سورة النحل نازل شوه پس د سورة الکهف نه د حالت جمعی کی 14 نمبر سورت د اعتبار د نزول سره اویم سورت د مکی. مخکینی سورت کې آخره کې مضمون ذکر کېدو وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، د الله بندگی کوه تر مرګ پورې. مرګ چې کوم دی دې ته قیامت صغرا وایي. چې کوم سړی مړ شو بس دغه قیامت شروع شو، دا ورکوټې قیامت دی. نو د وړاندې صورت آخره کې ورکوټې قیامت ذکر کېدو او د دې صورت ابتدا کې لوی قیامت ذکر کېږي، اتا امر الله. دوی مدار چې مخکینی صورت کې احوال د منکرین او کافران دا غوی احوال ذکر کېدل او په دې صورت کې دا غوی انجام ذکر کېږي، عذاب، او بل طرف ته انجام د مؤمنانو. الله جل جلاله مختلف آیاتونه د قیامت د نږدېوالي متعلق دا را لېږلي دي. عبد الله سے فرمایي الله پاک حکم راولېږو اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت نږدې راغلی، سپومې تاسو وکتله، د پیغمبر علیه السلام نشانه او معجزه وه چې وچودله. نو کافران لږ ویرېدل، لږ شانتې راغونډ شول. څه ورځې چې تېرې شوه لکه قیامت خو رانغلی، بیا یې رواني شروع کړو. الله حکم راولېږو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون، بیا دوی ویرېدل، اقترب حساب نږدې راغلی، څه وخت د پاره لږ شانې سم شول، بیا چې کوم دی قیامت خو دی ویږي سبب ته کې را روان دی، دا خو بیا قیامت رانغلی، بیا یې رواني شروع کړه. الله فرمایي اتا امر الله، مراتنه قیامت دی راغلی، د الله امر. ماضی صیغې سره تعبیر کیږي، دا یقین ته اشاره ده، یقینا دا قیامت راغلی دی. نبی کریم علیه السلام فرمایلی دی انا والقیامت هاتین، زو او قیامت دا ګوتې داسې برغې کړې، داسې برغ راغلی و، دا یوه ګوته چې دی بل نه څنګه لږه شانتې مخکې ده، زه دومره ترې نه مخکې راغلی. فلا تستعجلوه، تاسو تلوار مه کوئ، سبحانه پاک دی الله وتعالی او چت دی عما یشرکون، هغه چې دی ورسره شرک کوي. ینزل الملائکته، ذکر د ملائک دی دا د جنس د پاره، دلته تنه مراد صرف جبرئیل دی، ذکر وروسته ذکر کېږي روح نه وحی مراد ده، وحی جبرئیل راوړي. نازلی الله پاک جبرئیل به روح په وحی سره د وحی راوړي او د دې وحی نه تعبیر کېږي په روح سره، ځکه دا باطنی ژوند دی. من امره د الله په امر علی من یشاء، په هغه چا چې د الله خوښه شي، من عباده د الله د بندګانو نه. په دې مضمون ان انذرو چې تاسو ویروئ دوی انه شان دا دی لا اله نشته لایق د عبادت الا انا مگر زه یم، فتقون زمانه ویریږئ. خلق السماوات والارض، الله پیدا کړي اسمانونه او ځمکې بالحق، په حق سره، وتعالی او چوت دی عما یشرکون، هغه چې دی ورسره شرک کوي. خلق الانسان، پیدا کړی الله انسان من نطفه، د نطفې نه، فاذا هو باچانک د انسان خصویم مبین، جګړمار ویښکارا. هغه خپل اصل ته نه ير شي چې زه د کمې نطفې نه کم سیز نه پیدا یم، د الله مقابل کې به ولاړی. سورۃ یاسین کې ذکر کېږي وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، ما د پر مثالونه بیانوي او خپل پیدایش یې کړي. والانعام، او ساروی خلقها، الله پیدا کړی دي. دا انعام منسوب دی په تفسیر سره، خلقه تفسیر کوي. خلق الانعام خلقها، خلق الانعام الله ساروی پیدا کړی دي، خلقها لکم پیدا کړی ستاسو د پاره، فیها پدې کې دفء سامان د بچوي، پدې باندې تاسو ځان بچ کوي د ګرمۍ نه، د بل نه، د بل نه. ومنافع پدې کې پیدي وي، ومنها تاکلون، او تاسو داغه نه خوري، غوښه ولا خوري. ولکم ستاسو د پاره فیها پدې سارو کې جمال خایس دی، حين تریحون، کله چې تاسو ما خام کور تراولي، وحين تسرحون، او کله چې تاسو سحر چراغا ته بوزي. سارو ولا چې د خپل ساروی مخ کې روان کړي او بوزي راولي، داسې په طبیعت ورته یې کنه خوشاله. لیکن پدې کې الله پاک د سحر مسله رستو ذکر کوي او د ماخام ته مخ کې ذکر کوي. په کار خو الټا و چې د سحر دا سر توبه سي دا مخ کې ذکر شي، خدا رستو ذکر کوي. وجه دا ده سحر چې ساروی د کور نه اوزي کنه، نو دا په غوجل کې ولاړی نسخه شوی خسته نخکاری، او چې الته په صحرا کې وګرځي چې کنده په خورو کې پاسي سملی ځان غټو پسې وسولي، نمازیګر چې راځي نو صفای. سحر چې د کور نه اوزي نه خوشبا اوږي تیر کړي کلمې پسې لګېدلې نو بدرنګ ښکاری، او چې ورځې سر وکړو چې ماښام کور ته راځي نو خېټه پړسېدلې ده نو ډېر ښایسته ښکاري.
الله په خپل نعمتونو کې ذکر کوي، نو ځکه دا د ماښام واپسې مخکې ذکر کوي، په دې وخت کې صفام دی، موړ دی، ښایسته ښکاري، او دا بل وروستو ذکر کوي حین تریحون چې تاسو کور ته راولئ، او حین تسرحون چې تاسو سر ته وباسئ. وتحمل اثقالکم تاسو باروئ بوجونه، په دې خر باندې، په دې اس باندې، په اوښ باندې بار واچې، الی بلدین هغه ښاریې ته لم تکونو چې نه تاسو بالغي هغه ته رسیدونکي. تو آلته دا پیټه پې نشي وړی الا بشق الانفس، مګر په سختۍ د نفس باندې، په ډېر مشقت به دا وړي، او چې خر ته په شا کې نو په اسانه به ویسي. ان ربکم بشک ستاسو رب لرؤوف الرحیم، خامخا ډېر زیات مهربانه دی. والخیل والبغال هغه خلقه باندې عتب دی، الله پیدا کړی دي اسونه، خچري والحمیر او خره لترکبوها چې تاسو په دې سورلی کوي، وزین او دا خایس دی. سورلی په کې هغه وخت کې دا چې کوم د انسان د پاره د موټر حیثیتو، نو چې د چا 2 او 3 خراب وکړه نو په کور کې 2 اکسلې ولاړې دي، نو دا به تزان سونه د خیس کار کېدو. دلته الله پاک د اسونو د خرو د خچرو سورلی ذکر کوي، خایس ذکر کوي، د دې سره چې کوم د خوراک مسله نه ذکر کوي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله تمسک کوي په دې باندې، او فرمایي د اس غوښه مکروه ده نه بخوري. او حدیث د ابو داود کې دا خالد صاحب نه نقل دي چې نبی کریم علیه السلام د خرو او د اسونو د غوښونه منع کړی دا، نو لہذا د اس غوښه د حلال والی روایت شته، نو ځکه ته موږ مکروه او حرام وته نه وایو. ويخلق الله پیدا کوي ما لا تعلمون، هغه چې په تاسو نه پوهیږئ. قیامت پورې چې انسانان څومره اشیاء ایجاد کوي کنه هغه په دې کې داخل دي. ويخلق الله پیدا کوي، نو دا جیپانې پیدا کړه، موټرې پیدا کړې، سوزکیانې پیدا کړه، جازونه پیدا کړه، ټینکونه پیدا کړه. خو هغه وخت سره الله دا نه وی چې ګینې زه به دا ټینکونه پیدا کوم، ټینک چا څه پیژانده، موبایل چا څه پیژانده، خو دا تمام چې کوم دی په دې کې داخل دي چې یخلق الله پیدا کوي. الله یې ځکه پیدا کوي چې دا څومره څیزونه پیدا کیږي کنه دا خو د الله مخلوق ته یو ځای کې، الله پیدا کړي مخلوق ته یو ځای کې دا غره یو شی جوړ کې، بل شری یو ځای کې بل ته نه جوړ کې، حقیقت کې دا الله پیدا کړی دي. او د دې نه وروسته چې څومره اشیاء ایجاد کیږي تر قیامت پورې په دې کې دا ټکو ته شامل دي. نو څوک دا نشي ویلې چې ستاسو په قرآن کې د جاز ذکر نشتا، د ټینک ذکر نشتا، د میزایل او د موبایل ذکر نشتا، دا تمام پکشته. یخلق ما لا تعلمون. وعلى الله فالله باندې قصد السبيل، من بیان او قصد السبيل بیان د حق لارې ده، ومنها جائر او سلاره کګيري. ولو شاء کد الله فخشي ولا هداكم اجمعين، تاسو ټول ته به هدایت کړو. والذي الله غزاد انزل من السماء، نازل کړي د اسمان ما ان او باران، لكم تاسو د پر من هداغین شراب سکلوي، باران نازل کی نو زین خلق داغه د سکلو تنظیم ته برابر شي. ومنه صداغین شجر ونوي، داغه نوونی بوټي چې کم درو ټکیږي، فيه توسیمون په دې کې تاسو ساروي سروي، ينبت لكم زرغون تاسو د پر به په دې وبو سره الزرع فصل، والزيتون خونان، والنخيل او کجور، والاناب او انګور، ومن كل الثمرات او د هر قسم میوونه. ان في ذلك بشک په دې کې لآیت نشانه د لقوم يتفکرون، هغه قوم د پر چې دوی پکې فکر کوي. وسخر لكم الليل والنهار، تابع کړي الله تاسو د پرش پاورز، والشمس والقمر الله تابع کړي د نور او سپوږمۍ، والنجوم او ستوري مسخرات، دا تابع دي به امره د الله په امر. تسخير معنا د لګلان د مخ کې صورت کې وکړه چې تسخير دا په 2 قسمه وي، یو ستا په اختیار سره بل ستا د پیدې د پرې، نور ستا تابع د سینه ده. ان فی ذلک بشک پدې کې آیات نشانات لقوم یعقلون، هغه قوم د پر چې دوی عقل او فکر کوي. وما زرع لكم، هغه چې پیدا کړي الله ستاسو د پر فل ارض پزمکه کې، مختلفا الوانه مختلف دي، دا غیر رنگونه مختلف رنگونه ولا سيزونه. ان فی ذلک بشک پدې کې آیات نشانه د قوم یذکرون، هغه قوم د پر چې دوی نصیحت قبلې. وهو الذي الله غزاد سخر البحر، چې تابع کړي د سمندر، لتاكلوا منه، چې تاسو ته نه اخري لحما طريا، غوښه تازه سمندر نه میان راو باسي. د دې نه تعبیر کېږي لحما په غوښو سره، ځکه چې څنګه د سمندر نه تا مې راويستون الاله نه غواړي، بس ډایرکټ غوښه ده. وتستخرجوا تاسو راو باسي من هو د دین حلیتن کالی، تلبسونها چې تاسو اچوي. سمندر نه چې راستې شي نو جواهرات، انسان دا غینه چې کوم د ځان لګوتې جوړي، سوچ کوم د تیزان ل پخپل قرقول کې کیدی، سوچ ځان ل پخپل بل چې کوم د سیس کې نو دا جواهرات سړی استعمالول شي.
یو سره دي چې سړی نشي استعمالولی مکمل په سړی حرام دي، او دویم چې کوم دی د سپینو ګوتې صرف سړی استعمالولی شي د 4 ماسو په مقدار باندې، د دې نه زیات به سپین سړی نه استعمالوي. دا صرف د ښځو دپاره جایز دي. سره سپین ښځو جایز دي استعمال، خو دا به حیثیت کالی استعمال، هار ترې نه جوړې، پوزې غوږونه او بل ترې نه کالی جوړې، نو دا جایز دي. ښځې د سرو او د سپینو استعمال په اعتبار د لوښو سره نشي کولی، څنګه چې سړی نشي کولی. یوه ښځه د سرو د سپینو نه ځان له پیاله، سمسې، کاسه دا نشي جوړولی. دا استعمال په دواړو معنی دی. لہذا که د سمندر نه راویستې شوي څیزونه جواهرات ووایي نو سړی هم استعمالولی شي او ښځه هم، او که د سمندر نه راویستې شوي څیزونه د سرو د سپینو په شکل ووایي نو بیا سړی نشي استعمالولی، بیا صرف د ښځې استعمال دی. نو الله چې ذکر کوي تلبسونها، معنا تلبسون بعضکم، ستاسې بعضې چې ښځې دي، یا تلبسونه کې سړو ته وایي تی اچې، نو سړي خو نه اچوي، ښځې اچوي، خو دا نسبت یې سړي ته کوي ځکه چې دا ښځه کالی اچوي خو خاوند دپاره اچوي. ښځه چې کالی اچوي، ښایسته کپړې اچوي، نو خاوند دپاره اچوي، نو ګویا د خاوند استعمال وکړو، نو ځکه الله سړو ته نسبت کوي تلبسونها. وتر الفلک تبین کشته مواخر اشکون کی فيه په دې سمندر کې ولتبتغوا دې دپاره چې تاسو ولټوي من فضله د الله فضل. سمندري سفر یو کې په دې جازونو کې د یو ملک نه بل ته هغه ځای نه مال راوړئ، هلته مال یوسئ. ولعلکم دې دپاره تشکرون چې تاسو شکر باسئ. والقا فی الارض الله اچولی په دې ځمکه رواسي غرونه، الله په دې ځمکه باندې غرونه واچول. ان تمید بکم دپاره د الله تمید بکم چې جړپ ونخوري په تاسو. کراهت ان تمید بکم الله نه خوښي چې دا حرکت او جړپ وخوري په تاسو. الله چې په دې غرونو باندې کم حرکت منع کړی دی، هغه حرکت غیر متوازن منع کړی چې کم ته جړپ وي، دا دی خو وخوځېږي، دا خو وخوځېږي، دا هر څه به ګډوډ شي، دا الله منع کړی دی. اوس دویم چې د ځمکې حرکت دی یا د ستورو حرکت دی، هغې سره قرآن تفصیل نه کوي. نو که څوک حرکت د ځمکې ثابتوي هم د قرآن سره ټکراو نه، او که څوک یې د سکون ثابتوي هم د قرآن سره ټکراو نه. البته اشاراتونه چې کوم معلومیږي نو دا سیارات ګرځي، نور او سپوږمۍ دا معلومیږي کل فی فلک یسبحون. قرآن دا معلومیږي چې ځمکه ولاړه ده، اسمان کې دا نور او سپوږمۍ دا ورته ګرځي. نو ان تمید چې دا جړپ ونخوري. و انهار او پیدا کړي الله نهرونه و سبل او لارې لعلکم دې دپاره چې تاسو تهتدون په دې باندې لار حاصل کړئ. و علامات او نور نشانات و بالنجم او پستورو باندې هم یهتدون دوی لار حاصلوي. افمن یخلق آیا هغه ذات چې هغه مخلوق پیدا کوي، دا د الله صفت دی. کمن پشان د هغه چا کې دی چې لا یخلق چې هغه پیدایش نشي کولی، دا د مشرکانو د الهو صفت دی. افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوي. و ان تعدوا نعمت الله که تاسو وشمرئ د الله نعمتونه لا تحصوها تاسو نشئ شمیرلی. ان الله بشک الله پاک لغفور رحیم خامخا بخونکی مهربان دی. والله یعلم الله پوهیږي ما تسرون هغه چې تاسو پټوئ، و ما تعلنون هغه چې تاسو ښکاره کوئ. والذین هغه کسان یدعون چې دوی بلي من دون الله غیر د الله نه لا یخلقون شیئا دوی نشي پیدا کولی څه څیز، وهم یخلقون حال دا چې دوی په خپله پیدا شوده دي. دا خو کاڼي بوټي الله پیدا کړي دي، دوی خو بل څه نشي پیدا کولی. امواتون خبر د پاره د مبتدا، هم امواتون دوی مړه دي، غیر احیا په دوی کې ژوند نشته. یا د مخکې د پاره دلیل وایا ستاسو د الها پیدا شوده دي او دوی څه نشي پیدا کولی، څه ځکه نشي پیدا کولی اذ هم امواتون ځکه دوی خو په شان د مړو دي، دا خو مړه دي. نو خوف ترا خوف تکی کند بیدار، یو مړ به بل څنګه ژوند ورکي. غیر احیاء دا جمع دي نه دي. وما یشعرون دی نه پوهېږي ایانا یبعثون چې کله به دوی پورته کېدل کېدی شي. الهکم معبود ستاسو اله واحد معبود دی یو. فالذین هغه کسان لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې قلوبهم منکرة دا غیړونه انکار کوي د قیامت نه، وهم مستکبرون او دوی تکبر کوونکي دي. لا جرم خامخا تا معنا مخکې کړې وه چې لا جرمه دا کلمه مرکب ده په معنا د حق ثبت سره. لا جرم حق و ثبت ثابت ده حق ده چې ان الله یعلم الله پوهیږي، او چا دا وی چې لا جرمه دا کلمه واحد ده
مرکب نه ده، مفرد ده، مجموعه و کلمه ده. په معنا ده لابد ولا محاله، لا جرم من لابد ولا محاله خامخ ان الله بشک الله يعلم پويږي ما يسرون هغه چې دوی پټي و ما يعلنون هغه چې دوی ښکار کوي. انه بشک د الله پاک لا يحب المستكبرين خو خي تکبر کوونکی. و اذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته ماذا انزل ربكم سنازل کړي تاسو رب، قالوا دوی وی اساطير الاولين دا قصې د پخوانو دي. قران ته قصې وی یو جرم دی او کو دا جرم په پشا کې روان به. ليحملوا اوزارهم دې د پاره چې دوی بار کې خپل بوجونه د ته تخویف اخروی وي قیامت کې راشي دا بوج به پشا کړي کاملتن پورا یوم القیامت پورز د قیامت. ومن اوزار الذين د بوجونو د هغه کسانو نه یضلونهم چې دوی گمراه کړي دي بغیر علم بغیر علمنا. غلط لار د ایجاد کړي دا په دغه غلط لار باندې چې څونه خلک راغلي گمراه شوي هغه په خپل مجرم دی خو پتا باندې هم دا جرم بار دی. نبی کریم علیہ السلام فرمایلی من سن فی الاسلام سنتا حسنه، اسلام کې د خیسته طریقه ایجاد کړه، جمعات دی جوړ کو، مدرسه دی جوړ کړه، خلکو د پاره دی د دین درسګاه کولو کړه. څومره خلک چې په دې باندې عمل کوي تا ته اجر ملويږي. ومن سن سنتا سیئه، چا چې غلطه طریقه ایجاد کړه فله وزرها و وزر من عمل بها، په خپل دغه بوج پتا دی. او څونه خلک چې په دې لار باندې را روان دي په دې غلطه لار اویم گناهګار او اقونه بوج او گناستام ده. ليحملوا اوزارهم كاملا ومن اوزار الذين يضلونهم چې دوی ګمراه کړي بغیر علم بغیر علم نه. الا ساء خبر دا ډیر بد ما يزيرون هغه چې دوی باري. قد مكر الذين تاخسر تدبيرونه کړي هغه کسانو من قبلهم چې دوی نه مخکیو. فات الله راتلو کړ الله پاک بنيانهم دا غوي آبادیتا یا دا مکرون نه داغي تدبیرونه او سوچونه د حق په خلاف کې الله وی هغه تمام تدبیرونه ول نیس نابود کړل. او یا ظاهری وړاندې مو وی چې څنګه نمرود آبادی کړي وا. فات الله راتلو کړ الله پاک بنيانهم داغي ویخت من القواعد داغي آبادیت من القواعد د ویخنا. فخر عليهم السقف راوي غرزول پاغي باندې چتون من فوقهم د پاسه طرفنا. واتاهم العذاب ولدوی عذاب من حيث لا يشعرون داغه طرف نه چې دوی نه پویدل. ثم يوم القيامه به پورز د قیامت يخزيهم الله بدای رسوا کې ويقولوا تبو فرمای اين شرکایا کم دي زما شریکان الذين هاغه كنتم تشاقون چې وای تاسو اختلاف کو فيهم د دوی پشان کې تاسو اختلاف کو چې دا زمون خدایان دي. قال الذين ويبها كسان اوتوا العلم چاغه تور کړی شوی دی علم ان الخزي بشک شرمندگی اليوم ننرزي والسوء او تکلیف على الكافرين دا به په کافرانو الذين ده کسان دي تتوفاهم الملائکه چې وفات کی اغه لره فرشتي ظالمي انفسهم دی حال کې چې دوی ظلم کړي په خپل ځانونو سره په شرک سره په کفر سره په ګناهونو سره. او پرشته د دې مشرک د دې کافر د دې ګناګار روح قبضه کوي. فالقوا السلام دی بواچی پرشتو ته مصالحت یرجی بالکل اوس جوړ کو نور به ګنا نه کوم. ما كنا نعمل من نو چې موږ عمل کړي من سو بد من خو ګنا نه د کړي بلا الله ورته فرمای ولید نه د کړي ان الله علیم بشک الله پوی دی بما کنتم تعملون هغه چې تاسو عمل کو. فدخلوا تاسو ننوزي ابواب جهنم دروازو د جهنم ته خالدین فیها تاسو به همیشه پدې کې جهنم ته داخل شي او دا بس تاسو همیشه زی. فلبئس ډیر بد د مسول متکبرین ټکانا د تکبر کوونکو چې هغه جهنم دی. دا خو تخویف اوس الله چې کوم دی بشارت د مؤمنانو د پاره. وقيل للذين اويل شاو کسانو ته اتقوا چې متقیانو ماذا انزل ربكم سنازل کړي تاسو رب. نو قالو دی وی خیر الله نازل کړي دی خیر وحدا د خیر ذریعہ وی قران د خیر ذریعہ وی. للذین هغه کسانو د پر احسنو چاوی نیکی کیفی هذه الدنیا پدی دنیا کې حسنه د دوی د پر خواله ده. ولدار الاخره او خامخ کور د اخرت خیر دا غره ده. ولنعم ډیر خد دار المتقین کور د پرهیزګارانو هغه کور د پرهیزګارانو سره جناتون مبتدا او تروبس هي جنات دغه جنتون دي عدن د همیشه اوسیدلو يدخلونها دې ورته داخليږي تجري من تحتها الانهار لهم فيها دوی د پاره په دې جنت کې ما يشاءون هغه چې دوی خوخي. ابو الولید معتزلی او سړی تیر شوی دی
هغه وی چې لهم ما یشاءون چې دا انسانان څه غواړي نو د دنیا کې بعضې انسانان څه غواړي څوک چې کم دی د هلکانو محبت کوي څوک د جینکو محبت کوي څوک څه کوي څوک څه کوي دا به پکې غواړي نو یا الله وی چې ما یشاءون روح المانی کې علامه آلوسی چې کم دی هغه فرت کوي و اظن انه معهون معلومیږي دا چې د سړي بچی نه ښه معهون چې کم دی معلومیږي دا چې معهون چې کم دی ګنډو بد عمله داسې معلومیږي چې تم داسې بی وقوفه په دې نه پوهېږي جنت ته به څوک ځي جنت ته کافر تلی شي جنت ته چې کم دی خبره ګانډوان تلی شي جنت ته متقیان ځي جنت ته د الله دوستان ځي او د الله دوستان متقیان په دنیا کې ګناه بده ګڼي په دنیا کې دې نه نفرت او کرکه کوي نو په جنت کې به څنګه دی د ګناه تمنا کوي ښه دا به چرته د دې تمنا دی جنت ته خو متقیان ځي نیکان خلک ځي او نیکان خلق په دنیا کې د ګناه نه نفرت کوي نو په جنت کې به څنګه دا خیال راشي نو دا خیالات هلته په جنت کې نشته نو دا ستا عقیده او ګمان غلط دی لهم ما یشاءون هغه چې دی غواړي کم چې دا متقیان چې کم دی خبره نعمتونه خوراکونه چې څه غواړي هغه به ورته میلاویږي د ګناه کارونه نه نو لهم ما یشاءون کذالک هم دارنګ یجزی الله المتقین الله بدل ورکوي پرهیزګارانو ته الذین دا هغه کسان دي تتوفاهم الملائکه وفات کوي دوی لره فرشتې طیبین په ښه حال کې فرشته چې روح له قبضه کوي نو ښایسته حالت دی ګلان دي خوشبویانې دي کپدونه دي یقولون ورته وی سلام علیکم سلام دی پتا سو ادخلوا الجنه داخل شي جنت ته بما کنتم تعملون په سبب د هغه چې تاسو عمل کو هل ينظرون دا خلق انتظار نه کوي الا مگر د دې خبر انتظار کوي انت اتيهم الملائکه چې راشد لر فرشتہ راشي استا روح قبضه کوي د دې انتظار کې د قیامت صغرا انتظار کې نه په دې وخت کې خو ایمان قبول نه دی او یا راشي امر ربک امر دربستا عذاب درب راشي د عذاب وخت انتظار کې نو پدې کې خو به ایمان قبول نه دی نه اوس تا د لپاره موقع ده کذالک هم دارنګ فعل الذین کړیو هغه کسانو من قبلهم چې دوی نه مخکیو وما ظلمناهم من ظلم نو کړي په دوی وما ظلمهم الله ظلم نو کړي الله په دوی ولکن کانوا لیکن ودي انفسهم یظلمون فخبل زادون ظلم کو فاصابهم پس ورسدل دوی ته سیئات تکلیفون ما عملوا هغه چې دی عمل کو وحاق نازل شو بهم په دوی باندې ما هغه عذاب کانوا چې ودي به یستهزئون دا هغه عذاب پس دې ټوکې کولې وقال الذين وی به هغه کسان اشرکو چې مشرکان دي داسې آیت ته مې وړاندې حواله درکړې وه چې مشرکین هغوی دا وایي چې د الله قدرت دی زموږ په ګریب باندې او بیا موږ شرک او الله راته څه نه وایي پته لګي زموږ دا شرک د الله خوښ دی نو هلته الله جواب کو فلله الحجة البالغه دا دنیا د امتحان ژوند دی او په دې امتحاني ژوند کې به څوک کفر کوي څوک به اسلام ته راځي څوک به ګناه کوي څوک به د خیر کار کوي الله څوک داسې د مرۍ نه نیسي او دلیل درته بیانوي نه په دلیل باندې ستا کفر او ستا ګناه باطله ثابت کړې ده لو شاء الله کد الله خوښ شي ما عبدنا موږ به عبادت نو کړې من دونه غیر د الله نه من شی د څه شی نحنو نه به موږ کړو ولا آباؤنا نه به زنګ پلرونو کړو ولا حرمنا موږ به نو حرام کړي من دونه غیر د الله نه من شی څه شی کذالک هم دارنګ فعل الذین کړو هغه کسانو من قبلهم چې دوی نه مخکیو فهل علی الرسل نشته په انبیاء باندې الا البلاغ مگر رسول د احکام دي مبین ښکارا ولقد بعثنا فی کل امه تاخی سره ما لګلو په هر امت کې رسول پیغمبر دا چې څونه امتونه می دنیا ته را لګلو په دې کې می انبیا مقرر کړیو په دې مضمون ان اعبدوا الله تاسو عبادت کوئ د الله پاک ان اعبدوا الله وحد الله د الله توحید ومنئ وجتنبوا الطاغوت تاسو ځان اوساتئ د شیطانانو نه وجتنبوا الطاغوت ځان اوساتئ د بوتانو نه فمنهم پس بعضې په دوی کې من هغه هد الله چې الله ورته هدایت وکړو منهم بعضې په دوی کې من هغه حقت ثابت شوله علیه الضلاله په د باندې ګمراهي فسیرو پس تاسو وګرځئ فی الارض پس مکه کې فانظروا وګورئ کیف کان څنګه عاقبة المکذبین انجام د تکذیب کوونکو ان تحرص علی هداهم که ته حرص کې د دوی په هدایت باندې ته غواړې چې دا غون هدایت ته راشي الله فرمای دا زما اختیار دی فإن الله بشک الله پاک لا يهدي هدایت نه کوي من يضل هغه چاته چې الله یې ګمراه کی وما لهم نبی دوی د پاره من ناصرین څوک امدادي
د دوی دپاره بیا څوک مددګار نشته چې امداد یې وکړي ایمان ته راولي. بس الله پاک د خپل صفت مظهر وګرځول مضل او سه د خپل صفت مظهر وګرځول هادي. واقسموا بالله دی قسمونه خوري په الله باندې جهد ايمانهم کله قسمونه مضبوط قسمونه خوري په دې چې لا يبعث الله راپورته باندې کې الله پاک مې يموت هغه څوک چې مړ شي. دا چې مړ شول کنه دا دوباره پورته کېدل نشته. الله فرمایي بلا ولی نشته. بلا من بلا يبعثون بالکل به پورته کېږي. وعدا عليه وعدا مفعول مطلق د فعل مقدر د پاره ده. وعدا الله وعده کړی دا وعده عليه په خپل ځان باندې حق دا ثابت ده په ثابت والی سره. ولكن اکثر الناس لیکن ډېر د انسانانو نه لا يعلمون دوی نه پوهیږي. نبی کریم علیه السلام فرمایلی کذبني ابن آدم ولم يكن له. دا انسانان زما تکذیب کوي خو انسانانو ګوره دا تاسو له مناسب نه دي. شتمني ابن آدم دا بني آدم ما ته کنځلې کوي خو تاسو د پاره دا کنځلې مناسب نه دي. کذبني زما تکذیب کوي نو دی وایي چې ما به قیامت کې څوک پورته کوي د قیامت نه انکار کوي. الله وایي ته ما اول نه پیدا کړی نو بیا قیامت کې څنګه انکار کوي. او شتمني ما زما ته کنځلې کوي اتخذ ولدا الله ځان د پاره زویلی ولید. کنځلې دی ته وایي چې ته د چا سپکوالی کې د چا تنقیس بیانې الله د پاره د زوی نسبت دا خود د الله سپکوالی کې دا الله چې کوم دی عظمت کمایي نو ځکه ورته کنځلې ویلې شوي دي. بالکل به تاسو پورته کېږئ او دا انکار دی تکذیب ویلې شوی دی. ليبين لهم دې دپاره چې بیان کې دوی ته الذي هغه یختلفون فيه چې دوی پکې اختلاف کو. وليعلم الذين دې دپاره چې الله معلوم کړي هغه کسان کفرو چې کافران دي انهم بشک دوی کانوا کاذبین دوی و دروغجن. وليعلم الذين دول فاعلهم ویلش پوه شي هغه کسان چې کافران دي کافران ته پته ولګي چې موږ دروغجنو. انما قولنا تاسو د قیامت نه انکار کوئ او تاسو ته ګران ښکاري. الله فرمایي زما وینا له شي ان څه ته اذا اردنا وکړه چې موږ اراده وکړو ان نقول له ورته ويكون موجود شفيكون پس موجود وي. بس الله اراده کون به قیامت قائم وي. والذین هاجروا هغه کسان چې دوی هجرت کوي فی الله د الله په دین کې من بعد ما پس د هغې نه ظلمو چې په دوی ظلم شوی دی لنبوئنهم خامخا به دوی له ځای ورکوم فی الدنیا په دنیا کې حسنه ښایسته ولا اجر الاخرت او خامخا اجر د آخرت اکبر دا لوی دی لو کانوا یعلمون کاش که دوی پوهېدلې. الذین صبروا هغه کسان چې دوی صبر کوي وعلى ربهم یتوکلون په الله باندې دوی توکل کوي. وما ارسلنا من قبلک وما نه دی لېږلی ستا نه مخکې الا رجالا مګر ما لېږلي سړي. په نبی علیہ السلام دوی اعتراض کوي چې تو څنګه انسان پیغمبرې په مخکې ستا نه ما چې انبیا لېږلي خو سړي وو. نوحي الیهم موږ هغې ته وحی کوله. فاسألوا اهل الذکر تاسو تپوس وکئ د خاوندانو د علمنا ان کنتم لا تعلمون که تاسو نه پوهېږئ. فاسألوا اهل الذکر داسې آیاتونه او دې ته ورته د دې نه تقلید ثابت وي. الله وایي چې نه پوهېږي نه د پوهه نه تپوس وکړه. نو دنیا کې داسې څوک هم نشته که څوک تقلید مني او که نه مني. خدا مسلم حقیقت دی چې هغوی به دا مني چې کوم سړی نه پوهېږي نو د پوهې نه دې تپوس کوي. نو چې دا د چا نه تا د پوهې نه تپوس وکړو تا د هغه خبره ونه منله تقلید همدقې ته وایي. دا چې څومره مثال په طور غیر مقلدین چې ځان ته وایي نو دوی به تقلید مني خو کرهن تقلید مني خو بدیل ناخواسته او موږ یې منو طوعا. فرق صرف دومره دی. تقلید څه ته وایي؟ مسله چې کوم دی قرآن کې داسې صراحتا بغیر د معارضې نه آیت واضح نه دی چې موږ ته پته ولګېږي. پیچیده د آیا دا مسله کوم ځای نه ثابت ده نو که ته مقلد او که غیر مقلد متفقه ده چې تپوس به کې ځان به پوهه کې ځکه الله امر کوي فاسألو د چا نه به تپوس کې دا مسلمه ده تمامي مني. دویم ټکی کم سړی چې نه پوهېږي د چا نه به تپوس کې نو آیا په دې سړي دا لازم دي چې په دې دنیا کې څونه علما دي د غونډو نه به تپوس کې که نه د یو نه به تپوس کې. تمامي مني چې د یو نه تپوس وکړه په چا ستا اعتماد د هغه نه تپوس وکړه هغه چې جواب وکړو جو ټیک ده. نو چې د یو نه تپوس کول تمام مني دې تقلید شخصي وي. نو تقلید به مني او شخصي به مني.
لہذا د یو کس نه تا تپوس وکړو تا ته د مسلې جواب وکړو بس دا کافي ده همدغې ته موږ تقلید وایو ښه نه موږ چې په مسله نه پوهېږو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مسلک نه تپوس وکړو د هغه د مسایل نه تپوس وکړو هغه راله بهترین جواب را کړی دی نه دغه تقلید هم دی او دا شخصي هم دی او داسې د سره کېدی نشي ښه اضطرارا کرهن دا غونډ به داسې مني مثال هغه خلک چې کم په دې کلي کې دي هر ځای کې دي چې هغوی موږ مذهب نه منو غیر مقلدینو موږ مذهب نه منو غیر مقلدینو بالکل په زرګونو مسایل به ورته وړاندې کو دا راته ووایه چې کوم دی نیا سره نکاح حرامه دا راته وښیه په کوم ځای کې حرام دي خیال کې راله خبره کوم ځای کې حرام دي په جوارو کې سود حرام دی یو دړی جوار په 2 دړو ورکول حرام دي کوم ځای کې سره نه قرآن کې شته نه حدیث کې شته یو دړی ګوړه په 2 دړو خرڅول ته به منې زه منم چې حرام دي راته وښیه په کوم ځای کې نه قرآن کې شته نه په حدیث کې شته داسې بې شمېره مسایل د کوم ځای نه خامخا به یاره جي دا زموږ د مولوي صاحب ویلي دي نو البته چې ستا د کجاب الدین مولای مني نو زموږ امام ابو حنیفه ولې نه مني ښه دا د ښه مولا و که هغه د ښه مولا و یو ځای کې داسې تلي نو یو زه یو بل مولوي صاحب اچانک یو غم ته تلي نو یو ځای چا سره چې لاړو نو هغه غیر مقلدین خو ډېر ښه باادبه خلک دي اکلک شوی چې را سره اوس کوي نه چې لاړو د هغه اجرې ته ښه مالداره خلک دي په دې کې 2 کسان نور ناست دي خو ما دا پته نه وه چې دا ګنې مولیان دي او د چا چې اجره ده دا مولا دی او د دې اجرې کې غټه مکتبه ده هغه کې خدمت کوي هغه مولا دی خو دوی خو هم ټوپیا په سر کړي نو زموږ خو لا به هم پټ کړي نو پته د عالم دی که نه هغې خو دا پته نه لګي نو 15 مولیان د دوی او 2 پکې موږ وو نو دا چې کوم کې مالداره صاحب و د چا چې د اجره وه نو ما پېژانده خو ما دا پته نه وه چې دا دغه ځای کې مسلې شروع شو نو بیا ما ته پته ښه دا هم پکې لا مولا دی که نه نو هغه چې هلته کېناستو نو یو بل کس و نو هغه پکې دا ووې چې زنګ د مولي صاحب مسله کړې ده چې تاسو دا پیسې په دې سرسایه کې ورکوئ نو دا پیسې دا په سرسایه کې نه کېږي تاسو د دې په ځای باندې دانې ورکوئ 2 کیلو دانې ورکوي حدیث کې چې کم دی دانې راغلي دي 2 کیلو پیسې خو پکې نه دي راغلي نو دانې ورکوي پیسې مو ورکوي نه هغه سړي تپوس دا وکړو چې اوس پورې خو موږ دانې پیسې ورکولې اوس پکې مولي صاحب دا مسله کړې ده خیر د آینده خو به دانې ورکوو خو دا مخکې چې مو پیسې ورکړي دي نو دا څه شی شوې موږ خو اوسه پورې پیسې ورکړي دي نو هغه دا غونډ داسې غلی شو مجبورن زرا مخکې شو نو ما ورته چې هلکه مخکینی کار هم صحیح او اوس که پیسې ورکوې نو هم صحیح ده که دانې ورکوې نو هم صحیح ده دا دواړه صحیح دي حدیث کې دانې راغلي دي خو دې ته تبدیل بالقیمت وایي دانې ورکې که قیمت ورکې تبدیل بالقیمت دا جایز دی نو پیسې دې ورکړي دي ښه کار دې کړی دی اوس هم پیسې ورکې ښه کار کې دانې ورکې هم جایز ده خو دا شیز یوازې په دانو پسې رابندول دا غلطه ده نو چې ما دا جواب وکړو نو د هغه خو 15 مولیان خو دا نور هم نستو نه بل مولي صاحب پکې هغه وایي چې حدیث کې سوال راغلی دی نو چې سوال راغلی لحاظه د حدیث اتباع چې وکړی شي نو بهتر ده چې سوال دانې ورکړی شي نسبې سوال دانې ورکړی شي ما ورته مولي صاحب صحیح ده حدیث کې څه شی راغلی دی سوال ښه جي سوال راغلی او تا مسله څنګه کړې ده ته وایې 2 کیلو ورکړه په حدیث کې خو کیلو نشته حدیث کې خو سوال راغلی دی او ته ورکه کیلو نو حدیث یو څه وي ته بل څه وی فرق درته معلوم دی چې سوال څه ته وي او کیلو څه ته وي سوال عمل دا پیمانه ده او کیلو دا وزن دی حدیث کې راغی سوال پیمانه ته ورته وایي کیلو وزن نو ته خو په حدیث عمل نه دی کړی نو څنګه چې زه په حدیث عمل کوم ما ته وایي چې نه دا داسې کار دی چې حدیث کې خو سوال راغلی خو بیا چې کوم د علماو دا تحقیق وکړو چې د دې سوال نه څه جوړیږي نو د دې سوال نه چې کوم دی جوړیږي نیم سپې سوال 2 کیلو نو لہذا ځکه موږ وی چې 2 کیلو دانې ورکه مالې ټیک شو تا وی د علماو تحقیق دی زه به دا ته یم چې حدیث کې خو سوال راغلی او اوس ته وایي چې علماو تحقیق وکړو
چې د هغې نه 2 کیلو دانې جوړېږي. اول خو آیا نصف صاع دا 2 کیلو دي؟ دا مالې د سره نه دي ښه. نصف صاع 2 کیلو دانې دي، دا د سره نه دي، هغه پیمانه ده، دا وزن دی، دا تخمینی مقدار دی، مقدار تخمینی دی. مالې په توا دیوبند کې مفتی عزیز الرحمن صاحب نه تپوس شوی دی چې صاع څه ته وایي، نصف صاع څه ته وایي. شامی دا ذکر کوي، پلان کې دا ذکر کوي، دا کم وزن دی. نو مالې هغه جواب دا کړی دی چې کم د صاع نه 3.5 کیلو جوړېږي، نو دا تخمینی وزن دی، دا تحقیقي وزن نه دی. نو ته چې دا وایي چې نصف صاع 2 کیلو دی، دا خبره دی غلطه ده. دا سره چې کوم دغه وزن دی نه، هغه صاع دی، دا وزن دی، او دا چې کوم خی دا صرف ګماني خبره ده. نو څنګه دی حدیث د ګمان دپاره پرېښی دی؟ یو خو دا ګمان غلط دی. دویمه دا ده چې ته ووې هغه د صاع، د دې صاع نه موږ ورکوو وزن 2 کیلو. دا صاع چې ته راړې وزن ته، پیمانه راړې وزن ته، دا خپل اړول منې. او چې امام صاحب وایي دا دانې پیسو ته واړوه، د هغه اړول نه منې. حل کېدل ته خو لږې چې صاع راړې چې کوم دی وزن ته، خپل اړول منې چې خیر دی د دې نصف صاع په ځای باندې 2 کیلو ورکړه، دا اړول دی ومنل. او امام صاحب وایي چې دا صاع ونیب، دا واړوه پیسو ته، پیسې ورکړه، د هغه اړول نه منې، خپل اړول منې. پتا کیسې چل دی چې بس سړی غلی شو. چې غلی شو نو اوس په دې کې دا چې د چا اجره د ډېر مالدار سړی دی، زموږ د جومات عمره دومره مکتبه ده، د دنیا کتابونه اوس پراته دي، دی هم ناست دی. تر دې پورې ما ته پته نه وه چې دا ګینلا مولا دی. نو هلته خو د هغه ملګری غلی شو. نو هغه وایي چې دا دونه کتابونه خو ما دې دپاره راوړي دي چې تاسو مولیان دا کتابونه وګورئ او مسلې ښه وضاحت وکړی شي او مسله کې تحقیق وکړی شي. او بیا داسې چې کوم دی لانکې چې کوم دی بیا دی شروع شو. وایي چې دا 20 رکعته تراویح چې کوم حدیث باندې ثابت دي، نه دا یو مولا کتاب لیکلی دی، بیا دغه حدیث یې نقل کړی دی، په دې کې راویان دي. نه دغه یو راوي په شان کې دا چې کوم دی لیکلي چې ثبتون، دا راوي ثقه دی. نو دې سړی وایي چې دا راوي خو هغه توثیق کړی و. نو بیا په کوم کتاب چې حواله ورکړې وه هغه کتاب پسې زه ګرځېدم، هغه کتاب نه میلاوېده. نو ما چې کوم دی بیا د بهر ملک نه هغه کتاب راوغوښتو. نو چې مې راوغوښتو داسې د صرف راوي دپاره دا راغستی و چې ثبتون، خو دې راوي کې نور صفتونه هم و چې ثبتون له مناکیرون. نو وایي دتې نه دا مناکیر اوسه نو ذکر کړي او صرف ثبتون یې ترې راغستی و، نګي نیم ټکی یې ترې راغستی دی. نو هغه لږ شانتې زموږ مذهب باندې چې ګورته 20 رکعات تراویح منئ او په 100 رکعاتو کې چې کوم دا راوي دی نو په هغې خو ثبتون دی او مناکیر بیا تاسو ترې نه پرېښي دي. هغه دغه اعتراض ته اشاره وه. زما څه چا بل ملګری چې کوم دی هغه وایي دا راته ووایه چې دا کتاب لیکلی چا دی؟ هغه کتاب چې لیکلی پنجپیري لیکلی دی. نو ورته وایي دا کتاب لیکلی چا دی؟ دا غلا چې کوي دا تاسو غلا کوئ، موږ غلا نه کوو. ښه دا ستا پنجپیري غلا کړې ده، ما خو نه ده کړې. زموږ دیوبندیان غلا نه کوي، موږ صحیح ټکي رالو چې کوم دی چې کومه خبرې په ما ثابت کړي چې ما کړي زه بیا منم. ستا سړي چې کوم دی لیکلی دی او نیم یې ترې راغستی او نیم یې پرېښی دی که نه، نو موږ خو هغه پرېښی نه دی، هغه دغه لیکلي چې ثبتون نو مناکر. جو بس بیا هغه چې راوړه نو هسې دې خبرې پسې چې مسله دی تقلید. نو که ته یې منې او که نه منې، نه دلته اوس هغې په خپله تا مسله وکړه چې دې په ځای پیسې مه ورکوه. نو ما ورته ویل چې هلکه حدیث کې خو سوال رالی، اوس زه ته تپوس کوم په آل پاکستان کې وګرځه ته سوال را پیدا که چا سره دی سوال؟ دا خلک به څه کوي؟ صرف خلک چې کوم دی په شک کې واچوئ، خلک چې کوم دی خراب کوي. په خپله په پاکستان کې ما صرف یو لاهور کې لیدلی دی بس. هغه هم چې کوم دی مفتی حسن صاحب چې کوم دی هغه ملاقات ته تللی و، نو هغه بیا طالب ته یې ورشه سا راوړه. نو ما ته بیا هغه سا دیشي ته وایي. نور چې ته ما په دې پاکستان کې نه دی لیدلی او نشتی، دا خلک به څه کوي؟ بیا ته دغه سوا پیمانه چې کوم دی سیز دی ترې راغلی او د هغه وزن سره ده، ما ته وزن جدا سیز دی او پیمانه جدا سیز دی، خپل اړول منې او د بل هغه نه منې. نو مسله دی چې تقلید دوی مني. دا تقلید خو مني چې ستا مولا ولګې د سواع راوړه وزن ته وایي دا ښه کار کوي، نو د هغه مني او د بل تقلید نه مني. نو دا تمام بغیر د تقلید نه کار نه کېږي. الله فرمایي فاسألو، تپوس وکړه چې نه پوهېږې، نه پوهېږې تپوس وکړه. که هغه هر څوک دی دا به مني. داسې دنیا نشته څوک چې هر سړی دی په خپله پوری او د بل نه یې تپوس نه کوي، داسې هېڅوک نشته.
دا حقیقت مسلم. دویمه دا ده چې یو سړی نه پوهېږي او د بل نه تپوس کې، نو دا حقیقت دی مسلم چې د یو نه دې تپوس وکړو چې په چا باندې ستا اعتماد دی، هغه تعالی جواب وکړو بس دقه بس دی. او چې د یو نه تپوس کې دې ته ویلی شي تقلید شخصي، نو تقلید هم ثابت دی او شخصي هم ثابت دی. نو زمونږ چې کم مسائل قرآن مقدسه کې صریح ذکر دی، آیت ذکر دی، مسئله معلومه ده، تعارض نشته، نسخه نشته، قرآن منو. بیا پکې تقلید ته نه ما ته ضرورت شته او نه تا ته ضرورت شته. حدیث مبارکه راغلی دی او حدیث صریح ثابت دی، معارض نه دی، منسوخ نه دی، بالکل دغه حدیث باندې عمل کو. دا تقلید ته کم ځای ته خلک ځي. قرآن مقدسه چې کم دی راغلی دی خو صریح مسله پکې موږ نشو پیدا کولی. هغه جوهر نظر د علماء د هغې پیدا کولی شو خو موږ نشو پیدا کولی. احادیث رال متعارض رال، یو شانتي خبره کوي بل شانتي. اوس د مسله وی د حمیرو متعلق دا چې کم دی راغلی دی، ابن بجیر هغه فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ما وویل چې زمون قادسالی د جیس د خوراک سره نه میلاویږي او نه راسه په کور کې سشتي، البته خره مشتي. نو پیغمبر علیه السلام راته وایي کل من سمین مالکا، د خرو کې د ساربه خرو ګوره خوره. ابو داود کې دا حدیث دی، ابو داود کې شته ساربه کې ګوره خوره. نو د خرو غوښه جایز شو که نه شوله؟ او دقه شانې بیا حدیث کې دام شته نهى عن حمور الاحلیه، د کورنو خرونه پیغمبر علیه السلام منع کړی ده. نو دا حدیث دی دا وی دا وی. همدارنګې د حضرت خالد صاحب روایت کې دا دی چې نبی کریم علیه السلام د اسونو د غوښې نه منع کړی ده، او بل طرف ته د اسونو غوښې جواز باندې حدیث راغلی ده. اجتهاد داسې دا عالمان په تمام احادیثو پوهېږي، د احادیث مخې ته ونیسي، بیا په دې کې مخکې وروستو ناسخ منسوخ د مسلې تعیین وکړي. یاره جي مسله دا ده. اوس هر عالم په یو انداز باندې تعیین کړی دی، د چا چې په چا اعتماد دی هغې پسې خلک تللی دي. دنیا کې دا څلور علما دي چې دې باندې خلکو اعتماد کړی دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام احمد ابن حنبل رحمه الله. دا دنیا کې یوازې دوی تقلید او اجتهاد نه، د دې نه علاوه نور بلا مجتهدین دنیا ته راغلي. سفیان ثوری مجتهد د خپل فقه جوړه کړې ده، ابن ابي ليلى مجتهد د خپل فقه جوړه کړې ده، داود ظاهری مجتهد د خپل فقه جوړه کړې ده. دا رنګ چې کم دی ای په خپل امام بخاری مجتهد دی. دا مجتهدین دي خو چای ملګرتیا نه ده کړې، څوک پسې نه دي تلي، او د دې علماو پسې خلک راغلي. دا د الله چې کم دی خپل یو تقسیم دی. شاه ولی الله رحمه الله کتاب لیکل الانصاف، اکه ذکر کوي چې دا مسلمانان په دې څلورو مذهبونو کې چې الله را بند کړي دي، دا د الله جل جلاله خپل یو اختیار او تقسیم دی چې په دې کې را بند کړي دي. بس نور امام ابو حنیفه چاته نه دی ویلي چې ما پسې راځه، خو د دې خلکو په اعتماد دی هغه پسې تللی دي. دا بل د بل پسې دي. دا تاسو چې توره درس ته راځئ، ما تاسو چاته ټلیفون کړی چې ما درس ته راشه؟ ما خو چاته ټلیفون نه دی کړی چې راشه، خو ستاسو خپل اعتماد چې راغلی. همدغه رنګې زمونږ په امام ابو حنیفه باندې د دې علماو په هغه باندې اعتماد دی چې پسې روان دي، هغه ته نه دی ویلي چې ما پسې راځئ، خو د دې خلکو په هغه اعتماد، د چا په شافعي صاحب اعتماد دی، د چا په بل اعتماد دی. هغه خلک چې په هغې اعتماد نه ساتي دوی ته وایي ستاسو په چا اعتماد دی. دغه مسایل داسې خو کیدی نه شي چې تاسو غونډ ګینې مولیان یو چا ته ضرورت نشته، خامخا به ته چا نه تپوس کې، نو چې د چا نه تپوس کې نو ته د هغه مقلد نه شولې. ته مقلد یې او زه مقلد یم، خو زه یې منم او ته یې نه منې. نو بهر کې الله فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دې ځای باندې بیا مفسرین وګوري، قرطبي وګوره، په کافي وضاحت کوي چې کوم دی الله امر کوي فاسألوا، واجب خبره ده چې ځان به پوهه کې بالبینات په ښکاره او دلایلو سره، والزبر په کتابونو سره، وانزلنا الیک الذکر ما نازل کړی تا ته قرآن لتبین للناس چې ته بیان وکړې انسانانو ته ما نزل الیهم هغه چې نازلېږي دوی ته، ولعلهم دې دپاره یتفکرون چې دوی فکر وکړي.
افامن الذين آیا په امن بشي هغه کسان کفرو چې مکروا سیئات چې د مکرونه کوي بد د حق په مقابل کې بد مکرونه کې محفوظ بشي ان يخسف الله بهم الارض چې الله نه نبسي دوی په ځمکه باندې او ياتيهم العذاب یا راشي دوی ته عذاب من حيث د هغه طرف نه لا يشعرون چې دوی نه پويږي دا د الله پاک د عذابونو نمونې خولي په دې ځمکه نه ایستي دي چې پیوستې شوي دي توپانونه پیراغلي او یاخذهم یا انسدی فی تقلبهم په اوړېدو د دوی کې دا بازار ته روان دي دا پټي ته روان دي دا کاروبار ته روان دي د الله عذاب راشي فما هم پس نه بيدي بمعجزين عجز کون کې الله لره چې تنو تختی او یاخذهم یا الله دی انسی علی تخوف پیارول سره معنا اولی ویری او بیا عذاب شروع شي کله عذاب اچانک وي او کله مخ کې داغي نشانات راشي نو ویری فإن ربکم بشک استاس رب لرؤوف الرحیم خامخا ډیر زیات مهربان دی اولم يروا ايدين غوري الا ما اغه خلق الله چې الله پیدا کړی من شی اشیاء يتفيأ ظلاله او لروړي داغي سوري عن اليمين خي طرف ته والشمال او غس طرف ته عن اليمين دا مفرد ذکر کیږي او شمائل دا جمع ذکر کیږي او وجه دا چې الا ما اغه ما چې کم دی کنه دا لفظ کې مفرد وي او معنا کې دا جمع وي الا ما خلق الله هغه چې الله پیدا کړي اشیاء نو لفظ ته وګوري مفرد نو عن الیمین مفرد ذکر شو معنا ته وګوري جمع ده نو شمائل دا چې کوم دی عام حضرات وجه ذکر کړي تنتوی پکې نور وجوهات ذکر کړي د ریاضي په اصطلاحات باندې خو په هغه باندې د عام خلکو په ویدل ډیر مشکلي سجد لله دا سجدي لګي الله د پاره وهم داخرون او دی وی ذلیلا ولله يسجد الله د پاره سجدي کوي ما فی السماوات هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دغه چې پسمکو کې دي من داب الله اسمانونو کې پیدا کړي پسمکه من داب زنده سر داب ویل شي ما يدب هغه چې زی په دې ځمکه باندې نو کدا معناو کې چې یدب علی الارض چې په دې ځمکه باندې ګرځي یدب نو بیا دا صفته لګي چې اسمانونو کې هم دا بهشتي ځکه الله فرمایي ما فی السماوات و ما فی الارض اسمانونو کې هم دی او په دې ځمکه کې هم دی اوس دغه اسمان کې کم مخلوق دی د الله په علم کې دی او د دې را پرشتي ځکه نشه غسته چې پرشتي خو مستقل پسې ذکر دي والملائکه نو ما یدب نمنا ما يتحرکو هغه چې په دې اسمان کې ګرځي هغه چې په دې ځمکه ګرځي دا د الله مخلوق دی او سجدي کوي ول ملائکه او فرشتي وهم لا یستكبرون دی تکبر نه کوي يخافون ربهم یریږي د خپل رب نه من فوقهم يخافون یریږي د الله نه من فوقهم ظاهر معنا کولې شي چې الله د دوی د پاسه دی او قران دغه صفت د الله د پاره ویل دی او هو القاهر فوق عباده د الله پاک د پاسه د خپل بندګانو نه نو فوقیت د الله صفت دی قران ویل دی زمون په ایمان دی وړاندې چې را څنګه دی نو په دې نه پویګو ته الله د شان چې څنګه مناسب وي او بعضی چې کوم د تعویل کوي يخافون يريق ربهم دخل ربنا من فوقهم انا قاهرا عليهم چې د الله غالب دی په دوی ويفعلون دوی کوي ما يؤمرون هغه چې دوی ته امر کولی شي وقال الله فرمایلی لا تتخذوا تاسو من سي الهين دو خدایان اسنین دوا نو دو منیسا د دو نه ډیر منیسا الهین تسنیه ده د دې نه په خپل معلومیږي چې دوا منشول دا روسته اسنین چې ذکر کیږي د تاکید د پاره دارنگی انما هو بشک شان ده دغه الله الہون پتولګي د چې یو ذات ده واحد چې په ذکر کېږي تاکید د پاره دا تاکید ولی ذکر کېږي دا د الله د وحدانیت مسله ده د رد د شرک مسله ده او وحدانیت د الله پاک د اهم مسله ده نو ځکه الله تاکید سره ذکر کوي فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ خاص زمانه ویریږي وله د الله د پر ما په سماوات هغه مخلوقات دي چې اسمانونو کې دي او پزمکو کې دي وله الدين واصبا الله د پر د دین دائم دغه دین چې کوم دی واصبا دائم افغیر الله تتقون آیا غیر د الله نه تاسو یریږئ د بل چا نه یریږئ وما بكم من نعمه هغه چې دی پتا سبحان د نعمتونو وما بكم دا ما موصوله ویل شي ما موصوفه ویل شي ما چې کوم دی اوه موصوله نو الذي بكم الذي اتصل بكم اغه نعمتونه چې تاسو سره ملو شوي دي من نعمتونه اغه نعمتونه چې تاسو ته ملو شوي دي او دا چې کوم دی ما استفهامي ویل شي
وَأَيُّ شَيْءٍ اتصل بكم من نعمه اغه کم سیز چې کم تاسو سره ملو دي د نعمتونو نه کم نعمت چې تاسو سره ملو دي فمن الله د الله د خوانري ثم اذا مسكم الضر به چې ورسیږي تاسو ته ضرر فإليه تجأرون د غزا تبع تاسو عاجزي کوي تکلیف د تورسیږي نو به الله ته فریاد کوي ثم اذا كشف الضر به چې لري کې الله ضرر عنكم استاسون اذا فريق منكم به جماعت استاسون بربهم د خپل رب سره یشركون به شرک کوي ليكفروا انجام دا راوزی چې د کفر کې به ما اتیناهم هغه چې موږ ته ورکړي فتمتعوا تاسو پیدا حاصله کې فسوف تعلمون زرد چې تاسو به په شي ويجعلون دوی ګرځي لما لا يعلمون هغه چا د پر چاغوي نه پويږي نصیبا حصي مشرکان د خپل خدایان د پر به حصہ مقرر کړه دا زموږ د الها او حصہ ده الله پرمیستا دا خدای په دې پويږي چې دا زما حصہ ده هغه په دې نه پويږي لما لا يعلمون هغه چاغوي نه پويږي نصیبه حصے ولا ګرځي مما رزقناهم هغه چوتما ورکړي تالله قسم دې په الله په خپل ذات مې دې قسم لتسالون خامخبدین تپوس کې دې شي عما کنتم تفترون هغه چې تاسو دروغ جوړول ويجعلون لله البنات دوی ګرځي د الله د پر لورياني دوی وی الملائکه بنات الله فرشتي د الله لورياني دي سبحانه مانا نسبح سبحانه من پاکی ویو د الله د پر پاکی ویل د لوریانو نه د الله لوریانی نشتا ولهم ما یشتهون او دوی د پر هغه دي چې دوی خوخی ځان د پر زامن خوخی او الله د پر لوریانی نو تخوی د الله لور ده اوس کستا لور شي ته بسوي د مشرکین چې کم د جهالت د زمانه د خلکو دا طریقه وا و اذا بشر کله چې زیره ورکړي شي احدهم یو د دوی تبل انسا په جینه چې ستالور وشولا زول وجهه وګرځي داغه مخ مسودتور د خفګان نه مخ تک تور شي وهو کذویم او د ډک وی د خفګان نه د غسین سم پړسیږي او تشیږي نو د لور زیره دی راکو دا خو چې کم د غصه شو اوس مخ کې سکی یتوارا من القوم پټیږي د قوم نه من سوء ما بد هغه بشر به چې د لپیسیره ورکړې شوی لور می شوی د نوس چم ته نه راوځي په کلی کې نه ګرځي اسره سوګرا ته مبارکي راکي دا سی به په شرمېده په دې دور باندې او بیا ځان سره دا سوچ کوي ايوم سیکوه د لور د ځان سره ایثار کی علاهون په ذلت باندې دا ځان سره اوساته مغټه کم او ذلیل ژوند ولا ورکم نو چې کم به شریف سره وزان ته به خسوي کنه نو د لور بچی داسې به وساتل چې شپږو کالو بشوله نو بیا به ول اوخ واغستو لرګي به ول ورکو دا په دې صحرا کې دا اوخ ساته یا او به خوراک ملو شوی د یاره ملويږي خدا ساته داسې زندگی به دې ورکوله ايوم سکو علاهون هغه خواره به ګرځیدل نو د پلار به بهم شکر ادا کو چې وجلې نیمه او چې اته کال نه کال عمر بغټېدو نو د سی به ول خان سیوا کول په دغه بیابان کې به دا ماشومه خواره د سې ګرځېدله دا دوی زندگی وه او دویم ام یدسوه فی التراب یا دا چې کوم دی ننه باسي په خاورو کې نو داسې بدبخته خلکو چې دا ماشومه به د لږه شانتې غټه شوه د ګرځېدو پنځه شپږو کالو به شوه دا به لاړ کنده به وله غټه وکنستله مور ته به وي دا ماشومه ته مزیداره جوړه که سنبالې که که نه هغه پلانکي ځای ته یې بوزم چکرله یو د ځان سره روانه کړه هغه کندې خواته چې به بچی ته وګوره نو چا به ورته وکتو د به دې که ورکړه هغه کوز څه چغې والده پې د پاسه خاورې ور ویشتې وار به که ختمه به کړه داسې انسانانو نن چې کوم دی موت په اولاد خفه کېږو په بچو خفه کېږو که نه او داسې ماشومه د پنځو د شپږو کالو دروازې ته نه لیږو هسې نه چې تیندکو خوري دکان ته نه لیږو هسې نه چې ګاډي ووي که سکول ته لیږو چې کوم دی نیکه تره سرواني په غې کې اغستې خوږ نشي دا زما ستا کمال نه دی دا د الله د کتاب کمال دی دا د اسلام او د دین کمال دی چې زما ستا پړه کې دا شفقت او مهرباني اچولې ده ورنه غم انسانانو ښه زما ستا پیغمبر دا فرمایلی دي چې د چا دوه لوریانې وي د چا دوه خویندې وي او د هغه ښایسته تربیت وکړي په دین باندې پویه کړي وخت ورسېدله دیندار او په ښه ځای کې ورله رشته وکړي الله به تعالی په دې باندې جنت درکړي د چا یوه لور وي او دغه لور چې کوم دی ته په دین تربیت وکړي په دین باندې پویه کړي دین باندې پویه کې دی لور ته سپک نه ګوري د زوی نه سپک نه غني څنګه چې د زوی تربیت کې داسې د لورم کې او د علم نه محروم نه کې علم ورته وخایي
او بیا چې کم دی مناسب ځای کې چې کم دیندار دا غریشته وشي نو الله پاک به دې مور او پلار له جنت ورکي. یعنی د اولاد متعلق داسې ترغیب راغلی دا د الله د دین کمال دی. الا خبردار سا اډیر بد ما يحكمون هغه چې دوی فیصله کوي دا بچیان به ولي وجلي نه چا به په دې وجه باندې وجلي چې دا به سبا سخوري دا خو ځان د ګټي وټي اوب نه ده زبا یا یم یا بنیم دا غیر دا چې مخکې مړه کما چې د دین لري کم او چا به دا سوچ کو چې خاصه به دا غټه شي نو خلک به راځي تپوس به کوي زما لور بچاته ودیږي لور به زما یو ګرځي به د بل سره دا به ته پیغور او عارخ کاره کېده نو د دې د پاره چې کوم د وجلی للذین هغه کسان د پر لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې مثل السوء دوی د پاره مثالونه دي بد ولله المثل الاعلى د الله د پاره مثالونه دي اوچت وهو العزيز الحكيم د الله غالب او حکمت والا دی. ولو يؤاخذ الله الناس کني ول الله انسانان بظلمهم دا وي په ګناه الله وی دا خو زما احسان دی چې تاسو له عذاب نه درکوم کتا سو ګناه کول او زما عذاب راتللې په مخ د زمکه به ایسو کم نوخه دا به غونډري شي لو یاخذ بظلمهم ما ترکن به پریخ علیها پر زمکه من دابه هیڅ یو زنده سر. اعتراض دا واردېږي چې ګناه انسان کوله او دا غون الله لري کوله نو د دې زناور سو ګناه و چې الله پاک دا وحوش او طيور دا غونډو سره لري کوله ګناه خو انسان کړی دا نو دوه جواب کوي شي. اول انسان گناہ کوله نو ما ترک علیها نبی او پریخه په دزمکه من دابه دا بینه مراد انسان دی یو انسان به نو پریخه دا غون به معذب شي. دویم دا بینه مراد تمام انسانان زناور حیوانات شي نو چې انسان گناہ کوله الله به دا غون هلاک کړي وجه دا چې دا زناور خو الله انسان د لپاره پیدا کړی دي چې انسان د گناہ په وجه هلاک شوی بیا په دغه زناور الله سکول جدا بهم د حکمت په تقاضا غون لري کړو ولکن یؤخرهم لیکن الله دوی رستو کوي الی اجل مسمى غټي مقرر تا فاذا جاء اجلهم کله چې راشي دوی ټیم لا یستاخرون ساعه دوی بن رستو کیږي دا غنه لک سات ولا یستقدمون انا بدی مخکې کیږي د خپل ټیم نه ويجعلون لله دوی ګرځي د الله د لپاره ما یکرهون هغه چې دوی بدګنی لور ځان د لپاره بدګنی وي د الله لوریانی دي. وتصف السنتهم او بیانې د دوی جب الکذب دروغ ان لهم الحسنى څنګه شي دوی د پر خواله ته خو دروغ وینو څنګه ستاره پر جنت شي لا جرم خامخ ان لهم النار بشک دوی د پر اور دی او انهم دوی مفرطون دا چې کوم دی ورلاندې کولی شي او لازمی معنا کولی شي انهم مفرطون مترکون دوی به د جهنم کې پرې خو دی شي انهم مفرطون دوی به ورتولی شي په دې جهنم کې ځکه چې پکې پری خو دې شي نو سبا شورید بشي. تالله قسم دې په الله لقد ارسلنا الى امم تاقي سره مالې ګلو هغه امتونو ته من قبل کستانه مخکې فزين لهم الشیطان خيستک هغه د پر شیطان اعمالهم دغه عملونه فهو دا شیطان وليهم اليوم دغه دوست دی نن ورځي ولهم دوی د پر عذاب الیم عذاب دردناک دی. وما انزلنا عليك الكتاب ما نه نازل کړه پتا باندې قران کریم الا لتبين لهم مگر دې د پر چې ته بیان وکې دوی ته الذي اختلافو فيه چې دوی پکې اختلاف کړي دي. دنیا کې مختلف خلک شته نو صدا سیدی چاغوي د احادیثو د پیغمبر علی السلام نه انکار کوي او حقیقت دا دی چې د پیغمبر علی السلام د احادیثو نه انکار حقیقت کې د قران نه انکار دی. وګوره الله د پیغمبر صفت څه ذکر کوي وما انزلنا عليك الكتاب ما نه نازل کړه تا ته قران کریم الا لتبين مقدار دې د پاره چې ته بیان وکي دې تو بین چې ته بیان وکي د قران بیان چې پیغمبر کړي نو بیان یې شي دی بیان احادیث دي نو په خپل د قران د پته لګي چې دا د قران بیان دی نو چې قران منی احادیث بور سره منی نه په دې مقدمه د احادیث باندې چې کوم موضوع کتاب میرا جمع کړي په کې داسې مختلف آیاتونه چې کوم نه حجیت د احادیث معلومیږي یو عنوان په کې دام ذکر کړی دی چې حجیت احادیث لہذا لتبین چې ته بیان وکړه لهم الذي اختلافو به چې د پکې اختلاف کړي او هدن د هدایت د رحمت د قوم یؤمنون هغه قوم د پاره چې دوی ایمان وروړي
والله انزل من السماء الله نازل کړي د اسمان نه ماء اوب فاحيا به الارض جمدی کې پدې باندې زمکه بعد موتها پس د اوچوالینا ان فی ذلک بشک پدې کې لآیه نشانه د لقوم يسمعون هغه قوم د پاره چې دی اوري وان لكم بشک استاذ د پاره فی الانعام پسارو کې لعبرة خامخ نسیت ده نسقيكم تاسو تسکو مما فی بطونه هغه چې په خېټو د سارو کې دي بطونه دا هی ضمیر انعام تراجی ده دلته مذکر ضمیر دی وړاندې په بل ځای راځي الته د مؤنث ضمیر راځي کیږي تا ته بعضی ټکي د قران داسې دي چې دا مذکر هم استعماليږي دا مؤنث هم استعماليږي انعام ټکي مذکر هم استعماليږي دا مؤنث هم استعماليږي سبیل ټکي داسې دي نو هغه چې دی په خېټو کې دي مم بین فرسین په مابین د غوشیانو کې و د مینو په مابین د وینې کې دا سروي خوراکو کې نو صحیح ستنه غوشیانو تلاړ شي ستنه ویني تلاړ شي او صحیح ستنه الله بیل کې د پيو په شکل لبنن منس کو تاسو ته په خالصا دا خالص وی سائغا دا خوان ورکون کې ویل شاربین د پر د سکون کو سکي چې کم دنو خمزیدار وي او د پيو داس یو غذا ده چې هر انسان د پر هر عمر کې دا مفید وي نبی کریم علیه السلام ترغیب ورکړي علیکم بالبان البقر تاسو د غو پیس کوي پدې کې ستاسو د پاره غذا دو پدې کې دوا ده وجه دا ده چې دا سروي واخه خوري او پدې وخو کې هر قسم بوټي راځي او پدې بوټو کې الله شفای خیره خو ته نه پیژنې هغه چې دا سروي وخړل دا غینه الله دغه اثر د پيو بیل کو هغه دغه اثر پکې رااله ناغه شفا پکې عمراله سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل او باز د میوونه النخيل کجوري دي والاعناب او انګور دي تتخذون منه تاسو جوړوي د هغه نه سکرن یو معنا د سکرن د نشي سيزونه دویمه پاره کې مې د شراب متعلق ته سلور احکام بین یو حکم پکې دا دی چې شراب ابتدا کې جایز او بیا منسوخ دویمه معنا تتخذون منه تاسو ته جوړوي سکرن خواږه سيزونه دا انګور دي دا کجوري دي دا یو ځکه نو مربات نه جوړه کې خواږه مربات نه جوړه کې نو جایز ده ورزقا حسنا خيست رزقنا نه د دین تاسو مختلف سوکت نه اچار اچوي او سوکت نه مرباګان او سوکت نه چکم ده بل شي او سوکت نه بل مختلف خوراکي ته نه جوړه کې رزقا حسنا ان فی ذلک بشک پدې کې لآیت نشانه د لقوم یعقلون اغه قوم د پر چې دی پويږي واوحى ربک اوحى ندا د غبینو مچې تذکرہ ده دا س انسان خو نه دی چې الله پاک ورته وحی کوله مراد نه الهام د الهام الله وته پړه کې دا سه واچول او دا بلا چې کوم د دنیا کې دا سه مخلوقات په لکه وته الله اچولي وي مونږ تاسو ماشومان پیدا شو نو مونږ ته دا چا خولیو چې ته وګې شي نو سبا خوري تګې شي نو سبا غواړي الله وته پړه کې د ماشوم ته واچول چې وګې شي جاړه تګې شي نو جاړه سدي چیچی نو جاړه خوښولې نو جاړه یخنی دی کیږي نو جاړه ګرمي دی کیږي نو جاړه بس کار به مخ کې کیږي نه دا ته الله پړه کې واچو نو خدا نشي ویل چې زوګې مو تګې مو یخنی مې کیږي ګرمي مې کیږي دا ته الله پړه کې واچول چې اوس ته وګې شوې د مور سینه په خله کې درکنو چوپا کدا ته الله نه وی چولې دا ماشوم بچا پویا کو چې دا د سی چوپ او ځان ته پیرا کاګه دا ته الله پړه کې واچو دا الهام دی ساروی پیدا شو د غوا د غړي بيزي بچي دي او هغه د مور ته وروي نو هغه راکاږي د ته چا پړه کې واچول چې دا الهام دی چرګوټه د انډي نه راوته پرې کې د هغه د زمکه کې دا ټونګي وي دا ته چا چولي الهام دی د بتی بچي راوته په زمکه باندې خوشالي ګوبو ته پرې د فلحال په وبو کې لامبوي روان دي دا ته چا چولي دا الهام دی د قرنګ الله دې مچې تم دغه شانتي پړه کې واچول واوحى ربك الهام کوستارب الى النحل د غبینو مچیتا دی غبینو مچیتا الله دا پویا ورکړه ان تخیدی تنیسا جوړوا من الجبال د غرونه بیوتن کورونه په غر کې ځان له پګټ پسې خپل غږ ولګوا ځان له کور جوړ کا ومن الشجر او د ونی نه دا مخکټه کې اوسه ولګوا ومن الشجر بیوتا او ونی پسې ځان له غږ جوړ کا دا به کوری ومما يعرشون او هغه چې دوی چتونه جوړي چا ځان له چوپال جوړ کړي د چا برنده ده د چا چکم د پکور کې بل د سوري زیاده دی کې ځان لګ جوړ کا دا درې ونه چې کم ده چې کم ځای کې ته جوړولې شي او بعضې تفاوت ته اشاره کوي
من الجبال د غرونو نه بیوتا نو کوم چې د کمرې پسې ګټ پسې ځان اویزان کې کنه دا کمزوري مچي ومن الشجر دویم هغه د چې هغه د ونې پسې وي او درې مما یعرشون او چتی هغه دي چې کم ستا په دې چوپال پسې اچي دا مضبوطی مچي دي نو مضبوط سیس پیداوار مضبوطی نو ځان لګک جوړ کا ثم کولی بیا خورا من کل ثمرات هر قسم میوه بیا ګرځاو د دې میوونه رس راکاږه فصلو کی تزا سبول ربکی په لارو د خپل رب باندې ذلولا دا ذلولا ته چې کوم د دې لارو سه لګولې شي فصلو کی تزا سبول ربکی په لارو د خپل رب باندې ذلولا په دې حال کې چې دا لار به تابع وي ته چې په کومه لار زی دا لار بستا تابع ټیک مزل بکې او ذلولا د دې مچه سره لګولې شي فصلو کی تزا سبول ربک په لارو د خپل رب باندې ذلولا چې ته تابع د الله د حکم دا په لار باندې روانې دا لار ته ورکیږي نه موږ نه لارې ورکی شي دا 30 میل پورې مزل کوي چې کنده هغه زینه شړشم او شرشبو بل شي راغستې دي او نه غره روانې یخرج روزی من بطون هدا غیر خېټو نه شراب دسکلو سیزونه الله وی د خېټو نه روزی خو څنګه روزي په خلی باندې په بل طرف نو خبره معما ده بعضی حکمو دا سه کول چې دا معلومو چې دا په خلی واپس رو باسي په کم زیرو باسي نو شیشه کې دا مچې بند کړي ناغه مخ کې چې کده دې شیشه نخپل چې کم ده دا اګک سیستو کو چې شیشه بند کړه چې د بار نشه نخ کاری به پکې غبین شروع کړه بس دا پټه خزاني دي مین بوتونی هدا خدونه چې خټو نه راوځي شراب دسکلو سیزونه مختلفون الوانه مختلف دا غیر رنگونه نو سپکه زیړ ویدار غبین سپکه سروي سپکه سپین وی سپکه مینروي دا مختلف رنگونه بعضی فرمای دا د مچو اثر وی زینې پکې زړې مچې دي زینې زوالي مچې دي نو دا مچو چې کوم د عمر په تقاضا او بعضی فرمای دا د خوراکونو چې کوم د اثر وی د دې ناشنا حکومت وی د دې مشر چې کمی اغه ته یعصوب ورته وی بس هغه چې والوزی هغه ګرځي زی برابر کی نو دا نور به هغه تابع اقزه تزي هغه چې کم زی خوخ کو بس اقي پسيزي دا یعصوب چې کم دا تمام بچي صرف د قراوړي ښه داغه کار دی چې هغه ددنه ګرځي او بس هغه انډیا چي نو په ورځ کې داسې انډیا چي کنه به داغه پسې دا نور تقسیم شي نو صدا سی وی چې دغه انډي دا سنبالي دا په خپل ځای باندې چې کم دی او ځای کې سنبالي صدا سی وی چې کم دی هغه مقرر دا بچی چې پیدا کیږي هغه ته خوراک او صدا سی چې د بهر نه خوراک راوړي او صدا سی په دې ګټ وته ولاړی چې کم دی خوراک راشي هغه چیک کوي خپل کپړه دی خوراک دی راوړي سي شي دی راوړي دی لیبارټری کې چیک شي نه به دنه پریوسی نه باسي بل فرض پر دې مچ راشي نه پری دی خوراک کې دی ګند لیبارټری چیک کو چې کم دی خوراک صحیح نه دی هغه پټک وجني دا چې کم د غبینو مچي کنه مخه ته بلا عملي پرتی دا وجني تا ګن راوړی چې کته کینسر شوی نو ته بدن نه راځي نور خرابې نغه وجني نو دا اړ یو خپل چې کم دی کاری انجینیر چې کوم نقشه او ته اچي د دې عام کور مسدسي شپږ ګټ والا د شپږ ګټه کور داسي چې په دې کې ته غبین اچي نو خالی ګډ نه پاتې کیږي زما واست کور دی کنه نو دې ګټ کوس مثال دې ګټ کې زمونږ منځګزار نشي ودرې ځکه مخ کې سجده نشي لګولې هغه ګټ تاخيري نشي ودرېدلې د سکور دی نو په دې ګټ کې کار نه کیږي د کور مسدس وي چې دا تمام چې کم دی ډک شي د غبین نه خالی ځای نه پریدي انجینیر زمونږ د انجینیر نه اوچت دی لیبارټری ستا د لیبارټری نه اوچت ده تقسیم کار زمونږ د تقسیم کار نه اوچت دی صدر زمونږ د صدر نه اوخيار دی تابعدار زمونږ د آرمي او زمونږ د پولیسو نه خط تابعدار دي رشوتونه پکې نشته بل څه پکې نشته صحیح کار کوي دا سي نظام دی کنه چې ته تفاسیر وګوري قرطبي وګوري حیران بشي چې دا دوی ته الله پاک سونه پوي ور کړی دا کنه نو فيه شفاء للناس خلق فخر کوي په انجینری باندې دا د فخر سيزو نه دي فخر چې کې بس یو د الله دین دی په دې باندې انسان د نور نه ممتاز ګرځيږي الله په دې مرتبه ور کوي فيه شفاء للناس په دې کې شفا د لپاره د انسانانو نبی کریم علیه السلام یو کس را لوي زما ضرور خېټه خراب ده وای ګبین پی اوس کوا بیا راغی چې خراب شو بیا پی اوس کوا بیا خراب شو بیا پی اوس کوا بیا ټیک شو نه اوس ټیک شو وې دا الله کتاب رښتیا وي خو ستا د ورور د خېټه دروغ جناوه نو مطلب دا دی چې دا خېټه خراب او په دې کې پاسي د ماده وا
چې به اوس کل هغه خو بيدو به اوس که خو بيدو هغه فاسده ماده مکمل اوتله نه چې اوتله نو بیا ټیک شو نو خو فکر کاوه زمون شریعت داسې دی چې یو د شریعت حکمي دویم چې کوم دی شریعت تطبیق کول طالبانو تاسو ته به هغه وایو کنه د حجامي متعلق فضیلت راغلی کوم چې حجامه یو ځان نبی استل نه زه یو ځل طالبان ته په دې قار شو ما تلی چې کنه میله کې بل تناستي شماله حجامه ولګوا هلته په مدرسه کې بل تناستي ماله حتی ته چا ویلته حجامه لګوا حدیث کې د حجامي فضیلت راغلی دی خو ته به مخکې دا غونډ ګوري چې ستا بدن کې دونه وینه شتي چې زه د بدن نه وباسم دویم چې دا وینه وباسم دا موسم د وینې د ویستلو دی چې په دې موسم کې زه وباسم دریم دا وینه چې زه وباسم د کم مرض دپاره آیا دغه مرض دپاره دا وینه ویستل صحیح دي چې وباسم بیا د دې نه پس چې کم سړی ستا نه وینه وباسي دا سړی په دې وینه ویستل پوهېږي ورسره دا چې په کم آلاتو باندې وباسي دا آلات یې ټیک دي دا به غونډ برابر کې نو بیا ځان له حجامه ولګوه دا نه چې ګینې ته تللی چې کوم دی په میلې کې د دوړو په منځ کې پروت دی زما نه حجامه وینه وباسه ځان به مړ کې ښه بیا به دا حدیث کې راغلی و چې کوم دی او ګینې دا حدیث دروغ نه وي خو تا استعمال غلط کړی دی استعمال دی غلط کړی یو مولانا و چې کوم دی راغلی نو سترګې دونه پړسېدلي هلکه دا ولې ما ته حدیث کې راغلی دی چې دا خریړی چې کوم دی نو د هغې د اوبه د سترګو شفا ده نو ما خریړی راواغست او په سترګه کې مې وزبېښو نو ما ورته بېوقوفه حدیث کې خو دا راغلی دی چې د خریړي د اوبه د سترګو شفا ده خو تا چې د پټي نه دا راویستو په دې پټي کې څونه ګن و تا خو د ګن سره په سترګو کې مګلی ده دا ګن خو د سترګو شفا نه ده په دې کې سوټې پرتې دي په دې کې غوشیان پراته دي په دې کې خورې پرتې دي تا خو ګن په سترګې کې اچولی تا خو اوبه نه دی اچولی دویم ټکی دا دی چې دا خو شفا ده خو کله ته به وګورې ستا د سترګې څه نقصان دی دا انفرادن شفا ده که مرکبن شفا ده د بل سره یو ځای شي تا ته د خپل سترګې مرض معلومه چې څه مرض دی چې تا دا شوي نه نو ما ورته دا کارونه غونډ غلط کړي دي صرف نسخه دې کتلې ده خو دا دې نه دي کتلې چې دا نسخه څنګه استعمال شي نو غلط استعمال دې کړی دی خو بیا د پیغمبر حدیث دی تا پې عمل کړی دی اوس کلک پاتې شه اوس د ومنه ما په حدیث عمل کړی که مې سترګه پاتې کېږي او که پرېوځي او کړندی اوس پې کلک عمل وکړه تجربه مه کوه ښه یو عملي یو تجربه ورځ دوه چې صبر وکړو نو سترګه ښه وپړسېدله بل ورځ بیا هسپتال کې پروت و که نه ډاکټرانو نو ما ورته داسې معلومېږي تا په حدیث عمل نه کوو تا تجربه کوله نو تجربې به نه کوې ښه دغه رنګې دلته راشو ګبین چې کوم دی الله ذکر کوي شفاء للناس دا شفا د انسانانو دپاره منطق دی ویلی دې ته قضیه محمله وایي دې ته قضیه محمله ورته وایي ښه شفاء للناس په دې کې شفا ده مطلقه اوس شفا ورپکې ده خو داسې نه وایي چې د هر مرض دپاره په هر وخت کې صرف ده داسې نه وایي دا کلیه خو نه ده دا کلیه محصوره جزیه نه ده دا محمله ده مطلق الله وایي په دې کې شفا ده اوس به ته خپل مرض ګوري چې زما څه مرض دی بیا د مرض دپاره ماهر چې دې مرض دپاره ګبین څونه مقدار استعمال شي بیا د دې مرض دپاره یوازې ګبین استعمال کم که نه بل څه سره یو ځای کم دا نسخې استعمال جدا ټکی دی نو دغه طریقې باندې به کار کوې اوس دې خوا ګبین شفا ده خو اخوا ستا بدن ټیک نه دی یو سړي بدن کې چې کوم دی حرارت دی صفراوي دی په نور الفاظو کې مثال ستا زیړی دی ستا چې کوم دی شوګر دی او تو ګبین وی شفا نو ګبین خو شفا ده خو تو ته ټیک نه مخکې به تو دا خو ځمکه برابرې نو بیا به پکې تخم کاري ښه نو دې وجې نه چې دوکه نه شي د قرآن کریم حکم په خپل ځای حدیث بالکل صحیح خو استعمال به نسخه غواړي نو فيه شفاء پدې کې شفا ده د پاره د انسانانو فی الجمله ان فی ذلک بشک پدې کې آیت نشانه د لقوم یتفکرون قوم د پاره چې دی فکر کوي والله خلقکم الله تاسو پیدا کړی ثم يتوفاکم بیا الله تاسو وفات کوي ومنکم بعض پتا سو کې من هغه دی ورد چې واپس کیږي له ارذل العمر بیکار عمر ته ندی وجنه عام بدنونه کنه هر سیس کې الله ډیر چې کم دی شفا ایخي وي او اعتماد غواړي عموما چې کوم د سینه مسلې مرې مسلې نو دې د پر ګبین ډیر زیات مفید وي
په خپل زما د هغه سینه کې تکلیفي یا چې کنه مری نو سحر منځ وکي کنه بدرې کرتے کې د څه ګوت راکا غجبانه ساټا درې کرتے و ساټا بس سینه چې کم د بلغم داسې د ختم کی کنه دارنګه د مری خر پر دادا سے ختم کی چې کم دی نو اعتماد به خچ د الله کتاب د سی ویل دي او تم د سی مقابل کې نقصان د سی بل سنئی امید دی چې الله شفا ورکړي دا سه بل د پر معشوم د پر باز پتا سو هغه دی واپس شیلا ارزل العمر بیکار عمر ته لکای لا يعلم دې د پر چې نه پويږي بعد علم پس د علم نشي اپس شي الله زوانه تور سوال نو ډیر ماهر بیا بوډاش د بوډاګان نه تاسو کې د غزهن خو کار نه کوي کله داسې بوډاتوب ته ورسیږي هغه به چې کم د معشوم په شان په اسم نه پويږي کله دی عمر ته ورسیږي پیغمبر علیہ السلام بدینه پناه غوښته اللهم انی اعوذ بک من ارذل العمر ان ارد الى عمر الله داسې عمر چې هغه ته واپس شم چې په سنه پويږي دینه پناه غواړم ځکه چې انسان داسې عمر ته ورسیږي چې په سنه پويږي نو خلکو په نظر کې بیا خو داسې درون نه معلومیږي نو بیا داسې انسان د پر مخ کې وفات دا لګ د حیا وی کنه عکرمه رحمه الله فرمایلی دا د عکرمه قول دی عکرمه فرمایي چې کوم سړی د قران علم او د قران سره محبت دی مرتبه نه رسیږي د قران سره محبت ساتي د قران چې کوم دی علم او تلاوت او دا کې نو داسې مرتبه نه رسیږي یا به الله تعالی چې کوم دی مخکې وفات درکې او کبل فرض بوډا شي نو ذهن به داسې نه خرابېږي چې خرافه نه جوړ شي ان الله بشک الله پاک علیم په هر قدیر قدرت والا دی والله فضل بعضکم او تاسو زیات علما ګوري هغه بل باجوړ کې مولوی سی په پاسه سور انتهایی سپینګره او سپوري چې کم دغه احادیث درس کو زمونږ مثال محتمیم سی 88 سال کافی عمر دی 88 سال عمر کې هغه چې کم دی محمد بخاری درس کو مشر بل زنګ مفتی سی چې کم دی نو هغه انتهایی بوډا او دا غي باوجود چې کم د اخیره پورې یو خیلی باندې ترمذی ختم کړه دعا وکړه بل خیلی باندې اغازه باندې جنازه وشوړه ان داسې عمر چې کم دا قشانت الله پاک ولا هغه قوت برقرار ساتي نو والله فضل بعضکم الله فضیلت ورکړه بعض تاسو لره دا رد په شرک باندې الله فرمایي تاسو د انسانانو کې په خپل سوچ وکړئ د یو لمې ډیره دنیا ورکړه مالدار بل می داغه خادم او غلام کو خان صاحب روان دي خادم پسې رستو چې کم دي لوخي اغستی روان دي دا چې ته پسې لوخي وړي دا خان صاحب وری نه وړي دوه یو شان انسانان دي دا خادم او غلام دي خان څخه پیدا کړي دي خالق دي نه مالک دي حقيقي نه صرف دومره دي چې دي غریب دي وغلق مالدار دي او دي غریب پسې لوخي اغستی چې کده ټوپه کې غاړي تا چلو پسې ګرځي وای صرف دوه یو شانتي انسانان ستا پیدا نه دي ستا مخلوق نه دي خان صاحب ته دا غواړي چې دغه انسان چې ستا په شان دی ځان سره په دې خانه کې برابر کې تی غواړي چې ځان سره برابر کې وي د ایسو کم نه غواړي عجیب ده چې ستا په شان ته انسانو تم الله پیدا کړي اغم الله پیدا کړي او ځان سره په دې عارضی دنیا کې نه برابر نو د الله مخلوق چې کوم دی د خالق سره څنګه برابر دا خدای الله مخلوق دی دا الله سره څنګه برابر دی والله فضلکم الله فضیلت او غرواله ورکړي بعضکم بعض استاسو لره چې د مالدار وګرځو علا بعض په بعضی نور باندې د غریب وګرځو په رزق په رزق کې فمل الذين پسند دي هغه کسان فضلوا چې هغه ته غرواله ورکړي شوی د مالدار براد د رزقهم رد کون کې د خپل رزق چې دا رزق ورکی علامه ملکت ایمانهم هغه چاته چې مالکان وي د لاسونه خپل غلام ته مال ورکي او هغه سره تقسیم کې فهم فيه سواء پس دې شي باغ کې برابر اپا بنعمت الله اید الله په نعمتونو باندې یجحدون دوی انکار کوي والله الله پاک جعل لكم غرزول استاسو د پاره من انفسکم استاسو د نفسونو ازواج بیان د الله سمره احسان دی چې تعالی د ژوند ملګری انسان درکو کچری د ژوند د مرګره استا انسان نه وي او چرته پسپو کې پشادوګانو کې چرته په خنزیرانو په پزمرو کې استاله مرګره درکړې بنو تا بس کول ستا پشانت انسان د ژوند تمام سہولتونه تعالی درکړي شو وجعل او بیا وګرځو الله لكم استاسو د پاره من ازواجکم استاسو د بیبیانو نه بنینا الله زامن درکړه نګور بیا دا د بنین د الله نعمت وی چاله الله بچی ورکی وحفدتن الله درکړه تاسو لرن وسی زوی او د زوی نخکته چې کومه سلسله وی نون وسین وسیانه الله تاسو لدا درکړه دویم د حفده معنا کولی شي د رشتي والا یعنی
زمګنې خور پچا واده شي لور پچا واده شي نو د تمنګ زمان وته ویو نو تاسو له درکړه بنی نظامن وحفظ او زمان دا زمان چې کوم د د بچی په شان ته وي نو دام د الله نعمت وي اسوک باندې کوي په خادمانو کشرانو سره الله تاسو له رخص درکړه او زمان درکړه وحفظ او خادمان بچے تعالی د خدمت د پاره درکو نوسه درکو وراره درکو خوريه درکو داسې چې کنده بلی خدمت د پاره درکو ورزقکم تاسو ته رزق درکو من الطیبات د پاکی زونه انسان د چې پاک خوراکي بل زراور خدا سے پاک خوراک نشي کوله اف بالباطل آیا باطل باندې یؤمنون دوی ایمان وروړي او به نعمت الله د الله په نعمت باندې چې د الله کتاب دی هم یکفرون دی کفر کوي ويعبدون من دون الله دوی عبادت کوي غیر د الله نه ما د هغه الها لا یملک لهم او مالکان نه دي دوی د پر رزق اند رزق تاسو د خدایان تاسو د رزق سه تنظیم کولی شي نه من السماوات نه د اسمانونو نه د اسمان د غوی په اختیار کې نه دی باران نور سپوږمۍ د غوی په اختیار کې نه دی ول ارض او نه د زمکو نه شی ادس شی ولا یستطيعون ان د غوی طاقت شتین فلا تضربوا لله الامثال تاسو ما بیانوي الله د پر مثالونه مشرکین به چې موږ د الله سره کم شرک کوو نو د الله د پر به داسې نامناسب مثالونه بیانول ګوره دنیا کې چې کم د یو غټ شخص وی کنه بادشاہ خواته تتلی شي تاسو پریدي وزیر خواته تاسو پریګدي نه سو واسطه به لګوري کنه نو د قرنګ مون الله د پر دا واسطه ګورو دی بوتانو ته دوی ته چې سرخ کا تکو نو دې د پر چې ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفا مون الله ته نزدیکی سورته زمر کې ذکر دی الله فرمای فلا تضربوا لله الامثال دا سی مثالونه زما د پر ما بیانوا تا خو د وزیر اعظم او د صدر خواته سوق نه پریګدي خو زما خواته ارسړ راتلی شي زما خواته ارسړ راتلی شي هر کس زما سره چې کوم د جوړه کولی شي ولې دسی مثال بیانې کله به مثال داسې بیانو ته چې پینځم چت خېجه په دې بیابان کې ودرېګا زه پینځم چت وخېجه څنګه بخېجه نشي خطلې لازمی ده چې لار بګورې په دې پوړې بخېجه نو موږ چې دې بوتانو عبادت کوو دا زمنګ پوړې دي موږ په الله ته ځان رسو الله فرمای فلا تضربوا لله الامثال دسی مثالونه مال ما بیانوا قران جواب کوي ونحن اقرب الیه من حبل الورید داسې مثال مو وایي چې ګینه پینځم چته بسنګ خيږي الله دون لري دی لري نه دی زتا ته د خپل ماره د رګنم نږدې ما ان الله بشک الله پاک يعلم پويږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پويږئ الته الله د مثال نه من وکړه او دلته الله پاک مثال بیانوي کم چې نامناسب مثال دغه نه من وکړه صحیح مثال الله بیانوي ضرب الله مثلا الله وی ته ګور مثال د تدر بیانوم یو سړی دی چې کم دی داغه غلام دی هغه په اس باندې سوسی نه کیږي بس د بل غلام دی داغه غوی دی نو دلته لړ شدا کارو کو الته لړ شدا کارو کده کپی کولی شي بس او بل یو سړی دی چې هغه خبا وسه دی الله دنیا ور کړی دا ارسي ور کړی دی دل خیرات کوي دل پیسې ور کوي تا نه تاسو کوم ته ته وګوره دا یو سړی دی چې هغه سره دنیا مال دی خچ کم دی تقسیم کوي ارچا سره احسان کوي او دا بل انسان دغه خادم او غلام دی دغه په شان ته خدمت کوي خو نور د اسم نه دی دا دواړه برابر دي نه نو څنګه چې دا برابر نه دي دا مخلوق د خالق سره څنګه برابر شي دا مخلوق خدای الله غلامان دي او دغه الله دې چې زیم پیدا کړم تیم پیدا کړي تعالی رزق درکې مالم راکې بلم جون ورکې دا د الله غور کړی دي مثلا عبدا مملوکا یو غلام چې هغه مملوک لا يقدر على شيء قادر نه پس شی باندې ومن او هغه څوک رزقناه چې ماغه رزق ورکړي من زمنګ د خو نه رزق حسن رزق خيستا فهو ينفق د خرج کوي منه دا غیر سرا په پټه وجه او ښکارا هل يستوون ايدا دوه برابر دي نه معنا نه دي برابر الحمدلله سنا د الله د پر بل اکثرهم لا يعلمون ډیر د دوی نه پويږي وضرب الله مثلا الله بیانې مثال رجلين د دوه سړو احدهما ابکم یو سړی دی چاړه په اسم نه پويږي او بل سړی دی خبا علم با استعداد هغه چې کوم دی انسانانو ته وعظ کوي نصیحت کوي خلکو ته خیر رسي آیا دا دوه برابر دي نه نو دا مثال دی یو چې کوم دی د پیغمبر علیه السلام او بل دغه مقابل کې یو د مؤمن او بل د کافر دا دغه مثال دی
احدهما یو پدې کې ابکم چاړای لا يقدر على شيء دا قادر نه پس شی باندې وهو د کل بوج وی على مولاه بخبل اقا اينما يوجهه کم طرف ته چې ولګي لا ياتي بخير د راتل نه کې په خیر باندې سکار پسې لګي هغه پس پويږي نه چې تعالی صحیح کارو کی هل يستوي ایا برابر ده هو ده ومن وهغه سوک یا امر بالعدل چې امر کوي په انصاف وهو على صراط مستقيم او دی په لار برابر ولله د الله د پر غیب السماوات والارض غیب د اسمانونو او د زمکو دي زما واستانه چې غایب دي الله ته ټول حاضر دي وما امر الساعه نه د امر د قیامت الا کلمح البصر مگر په شان د رب د سترګې څنګه چې تسترګې را پې کنه بس د رب سره د قیامت راغلی او هو اقرب یا بددین هم نزدیوی ان الله بشک الله على كل شيء قدير په هر شی باندې قدرت والا دی والله اخرجکم د الله قدرت تو ګره خپل ځان تو ګره د سنه پیدا وي بیا چې کم د مور په خېټه کې د ژوند تیر کو دا غینه راوتر څنګه بیا دنیا ته چرالې نو دغه وخت کې تکې ناستې شوي سر دې ټینګوي شو سر دې خوړې شول الله ستا تربیت کو کمزه ته ورسېدې دا د الله قدرت دی والله اخرجکم الله تاسو راوي استلی من بطون امهاتکم د خېټو د میندونه لا تعلمون شیئا تاسو نه پویدلې پس شیز باندې په اسم نه پویدلې رست الله تعالی پوی درکړه وجعل لكم غرزو الله تاسو د پر السمع اوریدل غوګونه درکړه د خلکو خبرې دی ووري دی سدي زدکړه والابصار لیدل سدي ولیدل والافئده وړي درکو پاغه دی سوچ کو لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ علم يروا ايدين غوري الى الطير مارغان ته مسخرات دا تابع دي په جو السما په دې فیضاد اسمان کې درون سیز را پریوزي لیکن دا د دې پریوتلو نه را بندي ما يمسكوهن دانی دی بنکړي الا الله مگر یو الله بنکړي ان فی ذلک بشک پدې کله آیات نشانات دل قوم یؤمنون قوم د پر چې ایمان راوړي والله الله پاک جعل لكم غرزول استاسو د پر من بیوتکم استاسو د کورونو سکنن ذریعہ د آرام دا کور ذریعہ د آرام دا چې کوم سړی په کور کې نو نامناسبه به وخت ټیم به تور نه ډبه ځکه دا کور څه شي د سکنن آرام دی نو چې تاغه په کور کې لړ شو تب سړه بډه دکاندار دکان باندې کو کور ته سید دغه اوس ورغه آرام کوي د ګرمي او ته پسې به تلې نو صبر وکړه کنه چې هغه دکان باندې کړي د خو پته لګي کور ته تلې آرام کوي دغه آرام ولې خرابې نو ساکنن نو ټیم به ګوري چې رزه د کور ته ورزم هغه ته تکلیف نشتا وجعل لكم غرزول استاسو د پاره من جلود الانعام د سرمنو د سارونه بيوتن کورونه د سرمن دا یو ځکه چې کوم دغه نه تنبو به جوړ کو دا تنبو ولګي بس کور شو دا داسې کور دی تستخفونها تاسو د سپک غنی یو مزوعنکم پورز د سفر تاسو و یوم اقامتکم پورز د اوسېدل تاسو سفر کوي چې کوم دی نو کوچیان دغه خلک خپل تنبور ورغړي خرته پشا کی غون کور روان ک بټخیله تلاړ بس 15 منټه کې واپس کور راخور کې وی لګي تنبو لګي چې کوم دی پر دی واچول کور جوړ شي نو سونه سپک کورو حالته عمر سو بیا هم لګو بس پکې اوس پکې آرام کوا په خلاف ستا د غټو د کورنا د غټو تخبنا سی به د غټي ساتي دا خو چرته وړي نشي نو دا سپک کور دی چې کنده سفر دا عرب باندې الله دا احسان زکه ذکر کوي چې عرب دا خانه بدوش خلکو موږ ته کوچیان وایو هغه بدی زنه کډه التوړه دا غزنه به التوړه ومن اصوابها اصواب د صوب جمع ده دا چې کنه ویلې شي وړی ته کم چې په دې ګډو باندې وي او د وړو د دینه او بارها او بار د وبر جمع ده کم چې د اوخانو باندې هغه ته پشم وي او اشعارها د شعر جمع ده دا وختو ته وي چې کم په دې چیلو باندې وي اساسا د دې نه تاسو جوړوي سامانونه او متاع او د پیدې اشیاء اساس هغه ته وي چې دا کور او بهر دوانه استعماليږي متاع هغه ته وي چې په کور کې استعماليږي الہین تر څو وخت پورې والله الله پاک جعل لكم غرزول استاذ لپاره مما د هغینا خلق چې الله پیدا کړی دي زلالن سوري دونه سوري وي وجعل لكم غرزول استاذ لپاره من الجبال دغرون اکنانن سورنګان او تخانه عرب داسې خلکو چې دې زره به کډه واغسته هغه غر په لمن کې به کډه واړه ولا نو په دې غر کې سوړه ده دغه تیار کوټه وا بس په کوټه کې به اوسېدل نو ځکه الله په نعمت کې ذکر کې اکنانن سورنګان وجعل لكم غرزول استاذ د پر سرابيل کمیسونه تقيكم الحر تاسو بچ کې د ګرمینا کمیس واچه د ګرمینا بچ کې نو دا بل وسنه ذکر کې چې سرابيل تقيكم الحر نو يخني نو دا یو ذکر کې د تویل شي اکتفا به احد العادلين دا بل سره مراد ده نو سرابيل کمیسونه تقيكم الحر والقر تاسو بچ کی د ګرمین او د یخنین
او دا یخنی پکې ځکه نه ذکر کوي چې اول مخاطب عرب دی الته یخنی ډیره کم وي نو دا ګرمي مسله پکې ذکر کوي دې نه تاسو بچ کی او دویم ټکیدار چې دلته ګرمي ذکر کوي یخنی ځکه نه ذکر کوي یخنی آل ته مخکې ذکر شو فيها دفء په دې کې تاسو سامان د بچاو دی آل ته یخنی بچاو او دلته د ګرمي بچاو وسرابیل او نور کمیسونه دا زغری دي تقیکم تاسو په ځان بچ کی باسکم د جنگ تاسو نزغر دی چری بل د باندې گزار کین تا بچ کذالک هم دارګ یوتی مو نعمته پر کی خپل نعمتونه علیکم پتا سو لعلکم تسلیمون د د پر چې تاسو تابع شي فین تولوا پس کده ګرځي فینما علیک البلاغ بشکتا باندې رسول د احکام دی مبین خکارا یعرفون نعمت الله دی پی جن د الله نعمتونه ثم ينکرونها به دا غنه دوی انکار کوي واکثرهم الکافرون او زیاد دوی کافران دي و یوم هغه ورځ نه بعثو چې موږ راپورته کو من کل امه د هر امت نه شهیدا گوا هر امت نه بغوا راپورته کو دا دغه پیغمبر وي هر په امت کې پیغمبر دا دغه گوي من کل امه شهیدا ثم لا يؤذن به اجازه نشي کولای للذین کفروا کافرانو ته ولا اندې ته اجازه نشي کولای په خبرو کې چې ته خبره وکړه بس تا خبره بند شي ولا هم یستعتبون انا بغختل شي د دوینه العتبه الرجوع الى الدنيا نتی دا غختلی شي چې بیا دنیا ته لاړ شه توبه وباس او بیا راشه نه ولا هم یستعتبون انا بدین غختلی شي هغه چې دی لاړ شي الا ما يرضى الله هغه چې الله رضا کیږي دا موقوته به نه ورکول کیږي چې اوس الله راضي کا واذا راى الذين كلچوينها كسان ظلموا چې ظالمان دي العذاب عذاب ويني فلا يخففون بشي سپکول عنهم د دوی نه ولا هم ينظرون انا بدیت مهلت ورکول شي واذا راى الذين كلچوين هغه کسان اشرکو چې مشرکان دي سويني شرکاهم دا خپل خدایان ویني نو قالو دی بوی ربنا ای رب زمونږه هؤلاء شرکاؤنا دا زمونږ هغه شریکان دي الذين هغه شریکان كنا ندعو چې موږ دی بلل من دونک غیرستانه دا زمونږ خدایانو چې کم دي اوس دوی له عذاب ورکي فالقوا الیهم هغه خدایان به دوی ته خبر جواب ورکي هغه به وګرځي دوی ته القول بنا انکم لکاذبون بشک تاسو دروغ جنئ من کوم ځای کې د الله شریکانو والقوا دی بواچی الی الله الله ته یوم اذن په دې ورځ باندې السلام صلح الله ته به تاسو رسول حق او نن ستا خلاف نکو وضل عنهم رب شد دوی ما کان یفترون هغه چې دوی دروغ جوړول دغه خدایان په کار را نل نګویت نو ورکشول الذين كفروا هغه کسان چې کافران دي وسدوا عن سبيل الله او دوی بندګي د لارې د الله نه زدناهم عذابا من بزيد کو دوی د پر عذاب فوق العذاب د پاسه د عذاب نه بما كانوا يفسدون په سبب د هغه چې دوی فساد کو و يوم هغه ورځ نه بعثو چې موږ راپورته کو په کل امه په هر امت کې شهیدن گوا عليهم په دوی باندې من انفسهم دا غوي د نفسونو دا گوا پیغمبر دی یا دا گوا د دوی اندامونه دي دا خپل اندامونه په دی باندې گوي کوي شهیدن علیه من انفسهم گوا د دوی د نفسونو دا خپل اندامونه دي وجئنا بک من بتراول شهیدن گوا علی هؤلاء په دی باندې ته په خپل امت گوا پیش ونزلنا عليك الكتاب منازل کړه پتا کتاب تبیان لكل شی دا بیان د هر چیز د پاره عربی کې طریقه دی چې ټکی سیوا کې نو معنا کې به سیوا واله راځي یو خروج دی یو استخراج دی خروج وتل استخراج چې دی کوله ورکی یعنی دا چې کوم دی زیادت راغی یو بیان دی یو تبیان دی بیان نفس بیان ته وي تبیان بیان سره د دلیل نه نو الله فرمای دا قران مطالعه در کو دا بیان نه دا تبیان دی تا احکام خیو دلیل نو بیان سره د دلیل نه لكل شی د هر چیز د پاره و هدن د هدایت د رحمت د بشرا او د زیر د للمسلمین د پاره د مسلمانانو ان الله یامر بالعدل الله امر کوي په انصاف عبد الله ابن مسعود سے فرمای قران مقدسه کې جامع آیات ده جامع ترین آیات په دې کې الله شپږ سيزونه ذکر کوي درې د ماموراتونه درې د منهیاتونه دا داسې جامع آیات ده چې دا خوبای هغه کټاسو کافرانو منله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته ولید وای دا د پیغمبر سنت لید ولید ابن مغیره وراره سنوي حکم راغله دي نو پیغمبر علیه السلام ته دا وورو تیرا تبیا وایا نبی علیہ السلام تبیا وې تیرا تبیا وایا چې درې ځل نبی علیہ السلام ته وورو وی په الله به د قسم دادا سے کلام دی کنه چې د ویخ مضبوط دی د سانګ ډېر اوچتی دي د پاڼې ډېر تازه دي او دا میوه ورکون کې کلام دی د دې به یو شان ښکارا کیږي
ولید ابن مغیره آیت اوریدلو سره د قرآن متعلق داسې تأثر خو ایمان نه راوړي. دا آیت کریمه عثمان ابن مزعون د پیغمبر علیہ السلام رضاعی رور دی. لکه لګ چې کوم د ایمان ته میلان خو ایمان نه ښکارا کو چې دا آیت ووري د نوې داسې د انسان په وس کې نه دی نه ایمان راوړو. ان الله بشک الله پاک امر کوي بالعدل په انصاف، عقیدم د انصاف وی، عملم د انصاف وی، د خپل سره انصاف وی، د پردو سره انصاف وی. والاحسان احسان کول د الله مخلوق سره احسان، و ایتاء ذی القربى او ور کول خپل خپلوانو ته د خپلوانو حقوق خیال ساتل. دا درې مامورات دي. وینها منکی عن الفحشاء د بی حیاینا کم چې قبیح اشیاء دی شریعت دغه نه منکی. والمنکر هغه چې منکر وی عقل منکر غړي شریعت وته منکر وی. والبغي او منکی د ظلم نه دا درې منهیات. یعظکم الله تاسو ته نصیحت کوي لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو نصیحت قبول کړئ. او په پوره وعده کوي بعهد الله د الله په وعده اذا عاهدتم کله چې تاسو وعده وکړئ. ولا تنقضوا الايمان تاسو به ماتوي قسمونه بعد توکیدها پس د مضبوط والینا. چا سره دی وعده وکړه قسم دی وکړه اوس قسم مخربوا. وقد جعلتم الله تاقی ستاسو ګرځول الله پاک علیکم په خپل ځان باندې کفیلا ذموار د الله په نوم دی قسم کړي الله دی ذموار ګرځول اوس قسم ما ماتوا. ان الله بشک الله پاک یعلم پویږي ما تفعلون هغه چې تاسو کوي. ولا تکونو چا سره وعده وکي قسم دی ور سره وکو بیا دا وعده ماتای نه الله وی لیونه خو نه دا خو د لیونو کار دی. دا خو دغه انسانانو کار دی چې له عقل نه دی ور کړي. دا یو خزوه دا سعیده نوم یو چې کنده د سعد قبیله لیوانه یو دا هغه بزان سره مالو چې سپړسی تارونه کې خود دینه به تارونه جوړول ماسپخیم پر به تار جوړ ماسپخیم بیا واپس شروع شه بیا بس پړدل بیا به هغه تارونه جوړ دا چې کنده مالو چې جوړ کړي نه څوک دا ذکر کوي او بعضی ذکر کوي یو بل زنانه هغه ته ریته وته وي دا ریته چې کوم د دام لیوانه به دماغو کې چې کوم د فرق نو دبم تار برابر کو چې خبره تار جوړ کو واپس به بیا غس پړدل لګي. نو الله دغه شانتي مثال وته ورخي تا د چا سره وعده وکړه کلک قسم دی وکړو واپس دا وعده ماته دا قسم ماته نو ایسته د غریته لیوانه په شانته چې وزل دی مضبوط تار جوړ کو بیس پړي دا چې خبره مضبوط کړه وری واپس پړي. نو چا سره چې وعده وکړه کلک وسېګا قسم دی وخړ په قسم کلک وسېګا وسو. ولا تکونو تاسو مګي کلتی پشان د اغه خزین نقدوت چې د سپړي غزلها خپل اودلې شوی تارونه من بعد قوت پس د مضبوطیانه انکاثا سوس مضبوط تار به اوس پړي سوسی کی تتخذون تاسو نسی ايمانکم خپل قسمونه دخلا دوکا بینکم په خپل مینس کی یو سر دی قسم او خړو به ماته بل سره ملګرتیا کې ناغله دوکا ورکه. د عربو بدا طریقه و دا قوم د دې قوم سره قسم او خړو چې تاسو به ملګرتي اوس هغه بل قوم پیدا شو هغه افراد مال ډیر دی یعنی چې تاسو سره وعده کو خدوی نه ماتو الله فرمایي دې سره وعده ولې ماته. نو دا دوکه ولور کې ان تکون امه چې یو جماعت هي اربع غزيت من امه دبل جماعتنا انما يبلوكم الله بشک الله امتحان کې پتا سو به پدې سره وليبينن لكم خامخ الله بیان کې تاسو ته اورز د قیامت ما کنتم اغه چوي تاسو فيه تختلفون پاره کې تاسو اختلاف کو. ولو شاء الله قد الله خو خشيوي لجعلكم تاسو به ګرځولي و امه واحده یو امت په ایمان ولکن يضل لكن الله گمراه کوي من يشاء چاله چې خو خشي ويهدي من يشاء خو نه کوي چاله چې خو خشي. ولا يبينن ولا تسالون خامخبت تپوس کی استاسو عما كنتم تعملون اغه چې تاسو عمل کو. ولا تتخذوا ايمانكم تاسو منی سي خپل قسمونه دخلن دوکا بینکم په خپل مینس کې چې په دوکا ور کې ولی پته ذل قدم او بخویږي قدم بعد ثبوتها پس د مضبوطیانا به بچ کم ده په ګناه کې واقع شي وتذوق السوء تاسو به وسکی تکلیف بما سودتم په سبب د هغه باندې چې تاسو خلق بندوي عن سبیل الله د لارې د الله نه ولکم تاسو د پر عذاب عظیم عذاب لوی دی. ولا تشتروا تاسو مخلی بعهد الله د الله په وعدو الله سره وعده کړی چې ستاسو دین به بیانوم دا م پټوا چې تاسو په والی ثمنن قلیل پیسې د دنیا لګي انما عند الله بشک هغه ثواب او اجر چې د الله سره دی هو خیر هغه غوړه دی لکم تاسو د پر ان کنتم تعلمون ک تاسو پوهیږئ د دنیا د پیسو د پر د الله احکام م پټوا ځکه دنیا به تاسو نه والي سونه پیسې به حاصل کې الله فرمایي دا ختميږي
او چې زما د پر بیان کې تعالی اجر در کوم نو هغه به زما پنځ باقی وي ما عندکم هغه چې تاسو سره دی ان فودو دا ختميږي او ما عند الله هغه چې د الله سره دی باقین هغه باقی دي هم دارنګي انسان ته الله دنیا کې وس ور کړی دی یو هغه مال دی چې تی اوخري هغه مال دی چې تی واغوندې تی اوس کې دامو دویم هغه دی چې تی خیرات کې اخرت ته ولېږي کم چې ستا سره تا او خړو ځان لري ساتلې دی ما عندکم چې کم تاسو دی ان فودو دا ختميږي سبات نه تروانه ختم وما عند الله هغه چې د الله سره دی کم چې دی قرباني وکړه اخرت ته دی ولېګو باق هغه د الله په بینک کې جبه دی خزانه کې پراته دي ولا نجزين الذين خامخا من بدل ورکو هغه کسانو ته صبر چې هغه صبر کوي اجرهم دا وي اجر باحسن بهتر ما كانوا يعملون هغه چې دوی عمل کو احسن درې ترجمه تمخ کړي وي من عمل صالحا چې عمل وکنه کو من ذکرین د نارینه او انسو کدا زنانه کنر دیو که خزه دا د دې وجنه درس مون سړو د پرم کو خزو د پرم کو ار یو د پر دا مقدس چې په دې روزه کې پیدا والا ار یو د پر دا مقدس چې کم د دې روزه کې روزي ونی س عبادت کوا هم دارنګ من عمل صالحا چې عمل کو نیک من ذکرین کامل عمل کو نو سب د سیوی چې هغه هر عمل کې کامل دی روزي خپل نسی د شپې ډیر ولاړ دی درس کې د اول نه اخره پورې حاضر دی او انسا یا عمل کو ناقص خزي ناقصي وی کنه نو دا چې کوم دی لګونته عمل کو یره چې دونه خو نشم کنه سه 2 غنټه به درس تکینم یره چې دونه په خو نشم کول خدای تراوی بس سره پوکما نو دونه لګ کنه هم ټیک ده وهو مؤمن دی حال کې چې د مؤمن فلا نحينه خامخا موږ د ژوند ورکو حیاتا طیبه ژوند پاک ژوند پاکیزه چې کوم دی د سکون د خوشاله ولنجزينهم بدل ورکو اجرهم د اجر به احسن بهتر ما كانوا يعملون هغه چې دوی عمل کو فاذا قرات القران کله چې تلول قران کریم فاستعذ بالله اذا قرات دو مطلب وي یو مطلب قراءت دا فعل اختیاری دی سړی چې لوستل کوي دا اختیاری فعل وي او هر اختیاری فعل هغه مسبوق بالاراده وي مخکې اراده کوي نو اراده وسره ملحوظ نو معنا وکي اذا قرات سمنا فاذا اردت قراءه القران اذا اردت قراءه القران کله چې ته اراده وکي چې قران ولم غواړي چې قران ولم فاستعذ بالله فنغور الله باندې من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شي وینا نو یا اعوذ بالله دا د قران په آدابو کې دي چې قران شروع کې نه مخکې اعوذ بالله وایي دویم هم دې ظاهر باندې پرې دی فاذا قرات القران کله چې تاول واست قران تلاوت دی وکړو د قران درس دی وکړو سبق پورا شو نو فاستعذ بالله اوس اخیره کې اعوذ بالله وایا دا عمل خو مو کو قران مې ول واستو درس مې وکړو اوس اخیره کې اعوذ بالله وایا چې شیطان دنه برباد نکي انه بشک دا شیطان ليس له سلطان نشته د پر غلبه علی الذين امنوا فمؤمنان وعلى ربهم يتوکلون او دی توکل کوي په خپل رب انما سلطانه بشک غلبه د شیطان علی الذين په هغه کسانو دا يتولونه چې د سره دوستی کوي چې کوم د شیطان سره دوستی کوي نو په دکې مهار اچولې والذین هغه کسان دي هم به مشرکون چې دوی د دې سره شرک ورکړي دا شیطان د الله سره یو ځای کړي دي چې کوم د مشرکان دي صلی الله تعالی علی خیر خلق اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه الہ العالمین. زمون چې سونا درس وکړې شو په خپل احسان زمون نه قبول کړي الله. زمون ویل اوریدل زمون ناستا ستاره زاد پر او ګرځولې کړي الله. زمون دا ناستا ویل اوریدل ستاده کتاب د شان د لایق بنئ الله. ستاده عظمت د لایق بنئ الله. په خپل احسان زمون نه قبول کړي الله. پاک زمون د آخرت خزانو کې جمع کړي الہ العالمین. ژوند زندگی د خپل کتاب په تعلیم باندې خسته کی د نبی له سلام په سنت باندې خسته کی الله. زموږ د کمزور عمل زموږ د جمدو مسلمانانو زموږ د مړو مسلمانانو د تمام پکې الله حصے وکي الله. د آدم علی السلام د وخت نه تر دې وخت پورې چې څونه مسلمانان مؤمنان وفات دي الله ټول ته د اجر ورسولې کې الله. دا عمل خو ډیر کمزور دی ته ډیر رحیم کریم ذات الله. ډیر اوچت کې ډیر چوت کې الله وي ته ټول ته حصے ورسولې کې الله. زمنګ متوفا چې سونه دی الله د ټول مغفرت نصیب کې نږدې وفات دی وړاندې وفات دي زمنګ والدین دي زمنګ اقربا رشتہ دار دي زمنګ اکابر مشایخ علما دي الله د ټول درجات اوچت کې الله. سونه مریضان وی شفا کامل نصیب کې کوم ملګرو دعاګانو درخواست کړي الله پاک دا غي سونه حاجت دی په خپل احسان سره پوره کړي
الله سونه ملګری درس ته راځي نارینا زنانا څوک اوري الله پاک ټولو جولو کې خیر واچولې کې الله ستا د کتاب سره مینه کوي ته ور سره مینه وکړي الله ستا د دین سره مینه کوي ته ور سره مینه وکړي الله موږ وخت ستا کتاب لور کو الله زموږ د اوقات قیمتي کې الله موږ خپل ضرورتونه پرې خو درستا کتاب مو راواغست الله زموږ ضرورتونه غیبي خزانونه پوره کړي څونه مسلمانان درس ته راځي الله د هغوی تمام ضرورتونه د غیبي خزانونه پوره کړي الله پاکه تمام امت مسلمه باندې د رحم باران وکړي خصوصا پاکستان خاص کر په دې کلی باندې الله خصوصي رحمتونه نازل کړي الہ العالمین څونه مسلمانان ستا د کتاب خدمت کوي ستا د دین خدمت کوي الله د هغوی حامی ناصر شي الہ العالمین زمونږ ظاهري باطني اصلاح نصیب کړي همیشه د پر دینی خدمت زمونږ نه واغستلی کې خصوصا د حرمین الشریفین سفر د سعادت د عمره او د حجونو الله بار بار نصیبه کې الله اخر خاتمه زمونږ په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.